يوم محيط صدقت يا رب العالمين. سورة هود د شپږم نمبر نبی حضرت شعیب علیه السلام واقعه الله ذکر کوي. د دې نه مخکې د پنځو انبیاء کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات د هغې تذکرې وشول. نو شعیب علیه السلام الله رب العالمین را لېږلی یو ښار ته چې هغې ته به مدین وي. تېره زمانه کې د انبیاء کرامو بعثت به الله کله کله یو خاص قوم ته د یو خاصې زمانې دپاره یا یو خاص ښار ته دا به یې چې کوم دی نو کړی و. او دا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی چې د هغوی بعثت الله رب العالمین یو خاص ښار یو خاص زمانې یا د یو خاص وخت دپاره اونکو، بلکې الی یوم القیامه کافتا للناس بشیرا و نذیرا. مدین دا مدین ابن ابراهیم هغه دا ښار جوړ کړی و، د دې وجې نه د هغه په نوم باندې دا ښار مسما شو. بعضې ښارونه داسې وي چې د هغه د خپل معمار په نوم باندې چې کوم دی نو د هغې نوم کېښودلی شي. دا ښار دا په شام کې دی او په نن زمانه کې ورته معان ویلی کېږي. او د دې ښار خلقو به د ونو عبادت کو. د دې وجې نه دې ته اصحاب الایکه هم ویلی شوی دی قرآن کریم کې په بل ځای کې. نو چې په کوم ځای کې د اصحاب الایکه ذکر راشي د دې نه به مراد د حضرت شعیب علیه السلام قوم. ایکه بڼ ته ویلی کېږي، ګڼې ونې چې په کوم ځای کې ولاړې وي. حضرت شعیب علیه السلام د خپل قوم د کفر سره سره یو ډېر لوی خرابي دا یې چې کوم دی نو ګویا کې په ګوته کړله. نمبر 1 تاسو کفر کوئ، د الله نه منئ. او دویمه په اعمالو کې ستاسو د ټولو نه بد عمل هغه په ناپ تول کې کمی ده. څوک چې درله راشي نو د هغه سره تاسو په ناپ تول کې کمی کوئ او په هغې کې ورسره دوکه کوئ. او شعیب علیه السلام ورته ووی چې سنت الله دا را روان دی او نظام کائنات دا را روان دی. څوک چې د بل سره مالی خیانت وکړي، بددیانتي وکړي، نو هغه سړی هغه خواریږي. په حرام مال باندې څوک مالداریږي نه. همیشه د پاره حرام مالونه چې څومره دي دا د معاشي تباهۍ سبب ګرځېږي، د افرادو دپاره هم او د ریاستونو دپاره هم. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي الا ان الربا وان کثره، سود کو هر څومره سیوا شي خو د دې انجام دا تباهي ده. یمحق الله الربا ویربي الصدقات، سود الله محو کوي. سود نه مراد په حرامه طریقه ګټلی شوي مالونه دي. نو شعیب علیه السلام ورته ووي چې دا انساني فطرت دی چې چا د بل سره مالی خیانت او بددیانتي وکړله دا سړی په دغې حرامو باندې مالدارېدی نشي. د دې انجام کار دا به چې کوم دی نو د تباهۍ وي. نو شعیب علیه السلام ډیر فصیح او بلیغ انسان، دته خطیب الانبیاء هم ویلی کېږي. شعیب علیه السلام د قوم هغه چې کوم دی نو ګویا کې د دې نه انکار وکړو.
او بلکې دای ورته لا ووي چې ښه الصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، ستا مونږ تا ته دا حکم کوي چې او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، چې یو ته مونږ د کفر او د شرک نه بت پرستی نه منع کې، او دویمه دا ده چې ته مونږ د خپلې مالی خود مختارۍ نه منع کې، مونږ به په خپلو اموالو کې د خپلې مرضۍ مطابق تصرف نشو کولی، ستا مذهب هغه به خامخا زمونږ په معیشت کې مداخلت کوي، نو دا خو در سره مونږ نشو منلی. نو الله رب العالمین هغه واقعه را ذکر کوي دې دپاره د تیرو ټولو انبیاء کرامو علیهم الصلوات والتسلیمات دا معاشي، معاشرتی، اخلاقی، عقیدتی برایانې ځکه الله د تیرو قومونو ذکر کړي دي چې دا د نبی علیه السلام امت د دغه ټولو برایانو نه ځان سکی بچ کی، د قیامت ته ورځې پورې بل نبی راتلونکی نشته، نو چې کم از کم دوی ته دا یو برایي مخې ته چې او په دې برایي باندې هم یو قوم هلاک شوی، په دغه برایي باندې هم یو قوم هلاک شوی. نو د دې دپاره چې کوم دی نو الله رب العالمین د آیتونه نازل کړي دي. نو فرمایي وإلى مدین اخاهم شعیبا ولقد ارسلنا الى مدین، آغا تاسو مقدر بروباسه مخکې تاسو روباسه لري ها ولقد ارسلنا شعیبا اخاهم الى مدین، ټول عبارت به چې کوم دی نو تاسو په مقدراتو او د تقدیم تأخیر په کټ کولو سره دقه شانته جوړ کړئ، او په تحقیق سره مونږ را لېږلی دی مدین ته رور د دې شعیب علیه السلام قال اویل دی شعیب علیه السلام یا قوم ای قوم زما اعبد الله، عبادت وکړئ د الله رب العالمین اعبد الله معنا وحدوه ما لكم من اله غیره، نشته دی ستاسو دپاره څوک معبود برحق علاوه د الله نه، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، او تاسو مکموي المکیال والمیزان، ناپ لرا او تول لرا، دا خو آلی دی، مکیال آله د کیل، میزان آله د وزن، تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه خو په دې کې کمود کول آله د وزن کمول یا آله د چې کم دی نو ګویا کې د ناپ کمول، معنا دا چې دغه موزون کمول، دغه مکیل کمول، دا د کوم سیس چې کیل کیږي او روان دی، کیل ناپ ته ویل کیږي، پوخا به دا غنم او دا وربشې دا په مخصوصو لوښو باندې تلل کېدلې، مثلا ټیم به چې په هغه ټیم کې به څومره راغلی د هغې دپاره به خپل لوښي، دا سواع دی، دا وسق دی، دا فلان دی، دا فلان دی، په هغې لوښو باندې به یې لکه نن سبا چې دا لیټر د لیټر تحدید چې کیږي نن سبا دا په وزن نه کیږي، تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه، دا په یو خاص لوښي کې کیږي، لکه چې دا دومره لوښی راډک شي دا یو لیټري شو، تاسو پوه شولې، دې ته کیل ویلی کیږي، دا ناپ دی. بعضې څیزونه مکیلات دي او بعضې څیزونه موزونات دي. نو کوم څیزونه چې نقلا په قرآن و سنت کې هغه چې کوم دی نو مکیلی ثابت دي، نو هغه به تا قیامت مکیلی حسابیږي، نو په هغې کې چې کله سود حسابیږي نو د کیل په حساب سره به د وزن په حساب سره به نه وي. تاسو په خبره باندې ورسېدلی که نه؟ او چې کوم څیزونه موضوعي دي نو هغه به تا قیامت چې کوم دی نو موضوعي حسابیږي، اگر کو هغه اوس چې کوم دی نو ګویا کې د موضوع نه مکیلی شوی ولی نه وي. پوه شولې په خبره باندې؟ او کوم څیزونه چې په نقل کې مکیلی یا موضوعي نه دي ثابت نو هغه به بیا په عرف باندې مبني وي، رائج الوقت چې کوم دی نو نظام ته به کتلی کېږي، کوم چې مکیلی دي نو په حساب کې او په ربا کې به په هغې کې د مکیلی نه چې کوم دی نو ګویا کې دغه کولی شي، حساب کولی شي، او د موضوعي نه به په موضوعي کې کولی شي. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول کې کمی ته عموما تطفیف ویل کېږي، ویل للمطففین. تاسو پوه شو د دې ځای نه تعبیر شوی دی په الته په تطفیف سره. حضرت امام مالک صاحب رحمت الله علیه لیکي چې تطفیف دا صرف په ناپ تول کې کمی ته نه ویل کېږي،
تطفیف چې کوم دی نو گویا کې په عقود مالیه کې په مالی معاملاتو کې د یو طرف نه یا د بل طرف نه چې کله هم چې نو کمی کیږي یا زیاتې کیږي نو هغې ته څه ویلي کیږي؟ هغې ته تطفیف ویلي کیږي. لکه مثلا یو مزدور کار دی او هغه چې کوم دی نو اجیر خاص دی او نایک ورته کار حواله کړی دی او چې د نایک د سترګو پناه کیږي نو د کار نه پټیږي، هغه وایي دا هم په تطفیف کې شامله ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ څومره وخت یې چې ورکړی دی او په هغې اجرت اخلي، هغه وخت چې کوم دی نو ګویا کې هغه نه ورکوي. ډاکټر دی د ډیوټۍ په دوران کې غم خادي کوي، د سکول استاذ دی د ډیوټۍ په دوران کې غم خادي کوي، د حکومت ورته اجازت نشته. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دا ټول په دې تطفیف کې څه دي؟ دا په دې کې شامل دي. مالی معاملاتو کې چې چاته خپل حق نه ورکړي هغې ته څه ویلي کېږي؟ تطفیف ورته ویلي کېږي. نو فرمایي ولا تنقصوا المکیال، او تاسو مه کموئ المکیال والمیزان، ناپ او تول لره. انی اراکم بخیر، بېشکه زه انم تاسو لره بخیر بسعت، زه تاسو انم په فراخۍ د رزق سره. تاسو له الله ډېر مالونه درکړي دي، تاسو له الله خوشحال معیشت درکړی دی. شعیب علیه السلام د خپل قوم ته وایي چې تاسو له الله ډېر فراخه رزق درکړی دی. و انی اخاف علیکم او زه یریږم په تاسو باندې کو چرته تاسو چې کوم دی نو دا نقص فی المکیال والمیزان خامخا کوئ، مالی خرد برد کوئ، پردي حقونه چې کوم دی نو ګویا کې دا وهئ، نو ګوره زه در باندې یریږم. عذاب یوم محیط، دا عذاب د هغې ورځې نه محیط باموالکم چې هغه به ستاسو په دې موجوده اموالو باندې احاطه وکړي، یعنې دا به ختم کړي، ضایع به یې کړي. تاسو باندې به الله داسې قحط راولي، داسې غربت به در باندې راولي، داسې مهنګایي به در باندې الله راولي چې بیا به تاسو دا شته چې کومه فراخي د مال ده دا به در نه ختم شي. پته ولګېدله په معاشي ظلم سره، د معاشي ظلم انجام او نتیجه دا معاشي ترقی نه ده، دا معاشي زوال دی. قرآن کې الله رب العالمین اصول مونږ ته طی کړل. د قیامت د ورځې پورې کوم افراد چې معاشي طور ظلم کوي په خپلو معاملاتو کې، د مزدور پیسې نیسي هغه په ټایم باندې نه ورکوي، دقه رنګې چې کوم دی نو قرضې نیسي هغه په ټایم نه ورکوي، قرضو باندې سود اخلي د خلقو نه، قرض حسنه چاته نه ورکوي. دا ټول په ټوله معاملات چې څومره دي د حرام طریقې معاملات، دا سړی کو انفرادي طور چې کوم دی نو ګویا کې دا چل کوي نو دی به انفرادي طور دی به چې کوم دی نو کوټه کېږي، یو ورځ دی به بدحاله کېږي. او کو ریاستونه دا چل کوي نو دا ریاست به یو ورځ څه کېږي؟ دا به کوټه کېږي او دا به بدحاله کېږي. تاسو پوه شولې خبره باندې؟ نو کو تاسو وایې چې یاره مفتی صاحبو دا سودي نظام چې په دې ټولو دنیا کې رایج دی، نو چې کم ملکونه د دې سودي نظام غټ مدعیان او دعویدار دي، پکار ده چې د هغوی معیشتونه د ټولو نه وړاندې کوټه شوی وي او د هغوی معیشتونه راغورځېدلی وی. ځکه سود متعلق خو د الله فلسفه دا ده چې یمحق الله الربا، الله محوه کوي. نو د امریکې معیشت خو چرته راونه غورځېدلو، خو د ایران هغه راغورځېږي، د مسلمان ملک هغه راغورځېږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو په دې باندې ځان پوه کوي. نن سبا چې کوم دی نو خلق مستشرقین چې په قرآن اعتراض کوي نو یو اعتراض یې دا دی، نو په دې ځان پوه کوي. نو د دې جواب به ورله تاسو داسې وکړئ چې دوی د خپل معیشتونه په نور ظلم سره تر څه وخته پورې راټینګ کړي دي. لکه اوس امریکا سره د دې دومره مال حال نه، وینزویلا باندې چې کوم دی نو د هغې صدر او د هغه ښځه یې اوچته کړله او څه ورته ووي ستا د تیلو دا کویان به زمایي. دا یې ولې ورته ووي؟ په امریکا کې ډېره لویه معاشي بدحالي او بېروزګاري چې کوم دی نو دا را روانه وه. نو د هغې نه بچ کولو دپاره سود ته یې په مزید سود باندې، غصب ته یې په مزید غصب باندې چې کوم دی نو پشتي ورکړه، نو دا به تر څه وخته پورې وي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو د لیبیا د هغې نه چې کوم دی نو تیل روان کړي دي، د یورپ دا مغرب دا ټول په ټوله په دغه چې کوم دی نو څیزونو باندې دا اجتماعي طور ډاکوان دي، دی ریاستونه لوټي، افراد نه خلق وي.
انسانیت خو لاړ شو په یورپ کې دی. هغوی د انفرادي قتل هم نه کوي او انفرادي ظلم بم نه کوي. هغوی ریاستي قتلونه کوي. روغ ریاست چې کوم دی نو وجني، روغ ریاست لوټي. د عراق تیل چرته روان دي؟ د امریکې ته روان دي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ اوس د ایران سره چې کوم ډیل روان دی، عمله در باندې کومه غیر چاپیر ارسه ورته ودرولې دي، نو اخیری شرط ورته دا دی چې ستا د تیلو د کویانو تصرف په د امریکې په لاس کې وي. چې په کوم ځای کې تیل دي بس د دوی په نظر دی. چې په کوم ځای کې تیل دي هلته خونریزي ده. سودان کې خونریزي ده، نایجیریا کې خونریزي ده، افریقا کې سونه ده، نو هلته چې کوم دی نو لوکل قومي ګروپونه راوچت کړي دي، هلته خونریزي شروع کړې ده. لیبیا کې تیل وو، هلته خونریزي وکړله. عراق کې تیل دي، هلته خونریزي وکړله. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ او چې دا کومو ملکونو کې وسایل شته دی او لا تر اوسه پورې بچ دي، دا د دې وجې نه بچ دي چې هغوی ورته ویلي دي موږ تاسو مقصد کوو که نه، تاسو څه وایئ حکومت موږ ته پرېږدوئ او باقي تاسو ته نه ځان له لوټ مار کوئ، هغه تاسو ځان له کوئ. نو دغه معیشتونه هغوی خپل ظلم ته په ظلم سهاره ورکړې ده. دا به هم تر څه وخته پورې وي، دا به هم ډېر اوږد نه وي. نو بهرحال فرمایي انی اخاف علیکم، بېشکه زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم محیط، د عذاب د هغې ورځې نه چې هغه به احاطه کوونکې وي په هغې اموالو ستاسو باندې. نو مراد به ترې د دنیا قحط شي، مراد به ترې د دنیا غربت شي، مراد به ترې د دنیا مالی بدحالي شي. یا دویمه ترجمه یې وکئ، انی اخاف علیکم، بېشکه زه یریږم په تاسو باندې عذاب یوم، د عذاب د هغې ورځې د الله د طرف نه چې کوم په نورو قومونو عذابونه راغلي دي، زه په تاسو یریږم چې هغه چې کوم دی نو په تاسو باندې رانشي محیط، چې هغه به احاطه کوونکې وي په تاسو ټولو کافرانو باندې. ویا قوم، یا قوم زما، اوفو المکیاله، پوره ورکوئ ناپ لره، والمیزان او تول لره. اوفو ایفا چې کوم دی نو ویل کېږي پوره ورکولو ته، نو پوره ورکوئ، په دې کې کموالی مه کوئ. بالقسط، په انصاف سره. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او تاسو مه کموئ خلقو لره اشیاءهم. ولا تبخسوا الناس، بخس چاته ویل کېږي؟ کموالی ته ویل کېږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ قرآن کریم کې بل ځای کې الله فرمایلی دي که نه؟ وشروه بثمن بخس، لږ غوندې، ناقص قلیل. نو ولا تبخسوا الناس ولا تنقصوا الناس، او تاسو مکموي بخسا، نقصا، وکسا، لا وکسا ولا شططا. نبی علیه السلام یو صحابي ته فرمایي کنه، وایي ته چې کله بیعه کې نو مخامخ سړي ته وایه چې لا وکسا ولا شططا. ګوره نه به را سره کمې کې، نه به زیاتې کې. زه ګورې په ډېر څه پوهېږم، نه چېرته دوکه مې نه کې. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو بخسا، نقصا، وکسا، دا ټول چې کوم دی نو ګویا کې په معنا د کموالي سره راځي. ولا تبخسوا الناس، او تاسو مه کموئ خلقو لره اشیاءهم، اشیاء د هغوی. د خلقو اشیاء دا چې کوم دی نو په دې کې کموالی مه کوئ. چې د څومره عقد تاسو کړی دی هغه عقد خپل پوره کوئ. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، او تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې. مفسدین په داسې حال کې چې تاسو فساد کوونکي. عثیه فی الارض ای فسادا. نو ولا تعثوا، نو تاسو مه کوئ فی الارض، ولا تعثوا، او تاسو فساد مه کوئ فی الارض په ځمکه کې. مفسدین دا چې کوم دی نو حال مؤکد شو. د معنا د تعثوا دپاره په داسې حال کې چې تاسو څه کوونکي یئ، تاسو چې کوم دی نو فساد کوونکي یئ. نو دا حال مؤکد چې مکرر راغلی دی د دې معنا دا ده. کو فرض که ستاسو نه غیر ارادي طور، غیر اختیاري طور څه خبره وشي، څه کار وشي، نو هغه چې کوم دی نو ګویا کې قابل مؤاخذه نه دی. خو چې تاسو ارادتن یو کار کوئ په داسې حال کې چې تاسو اراده او نیت ته فساد کوونکي یئ، دا قابل مؤاخذه جرم دی. تاسو پوه شولې په خبره؟ نو مفسدین په دې کې به چې کوم دی نو ګویا کې په نیت او په اراده او په اختیار سره چې کوم تاسو فساد کوئ دا مه کوئ. بقیت الله خیر لکم، اغا بقیت الله خیر لکم، بقیت من الله خیر لکم. په حلال طریقه کې او په حلال کاروبار کې چې ستاسو د پاره کومه ګټه پاتې شوله باقي، نو دا د الله د طرف نه تاسو د پاره پاتې شوله، الله ستاسو د پاره حلاله کړې ده. نو حرام باندې ولې چې کوم دی نو خامخا تاسو دا خپل مال ډیروئ.
په حلال باندې ولې نه ډیروئ؟ نو بقیت الله، بقیت من الله، دا ستاسو د پاره چې د الله د طرف نه کومه حلاله ګټه باقی پاتې ده، خیر لکم، دا ستاسو د پاره ډیره زیاته بهتره ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ ګورئ د انسان رزق چې کوم دی که نه، په دا یو خبره باندې به ځان پوه کړئ او دا اټل ده، د انسان رزق الله مقدر کړی دی. وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. په حرامو سره چې دی هر څومره ډیر حرام وګټي، خولې ته به د ده نوړی هغه را رسېږي کومه چې الله د ځان سره لیکلې ده په تقدیر کې. نو په حرامو سره د ده رزق سیوا کیږي نه، او په حلالو سره رزق کمیږي نه. چې دی د شریعت مطابق چې کم دی نو ګویا کې تجارت کوي، د ملک تجارت هم د شریعت مطابق کوي او د فرد تجارت هم د شریعت مطابق کوي. نو یاد ساتئ د دپاره چې الله کوم نوړی مقرر کړی ده، نو هغه د ده نه څوک رکاولی نشي. نو په حلالو باندې مال ډیریږي نه، او په حرامو باندې مال ډیریږي نه، او په حلالو باندې مال کمیږي نه. رزق کې چې کم دی نو هغې کې تبدیلي نه راځي. بس دا اټل ځان له په دې زړه کې دا خبره ولیکئ. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ بقیت الله خیر لکم، کومه چې د الله د طرف نه ستاسو دپاره جایزه ګټه باقي پاتې شوله، دا ستاسو دپاره ډیره بهتره ده. ان کنتم مؤمنین، کو چرته یې تاسو ایمان لرونکي، کو چرته ستاسو په الله ایمان وي، بس تاسو دپاره دا بهتر ده. وما انا علیکم بحفیظ، او زه نه یم په تاسو باندې بحفیظ نګران او نګهبان. زه بس تاسو په کپرۍ باندې هر وخت ولاړ نه یم، بس خو اصول مې درته توی کړل، په دې اصولو باندې چې کوم دی نو خپل کار مخکې چلوئ. قالو دی وویل یا شعیب، ای شعیب علیه الصلاة والسلام، اصلاتک، آیا مونځ ستا، تأمرک، اصلاتک ادینک، صلات دا عماد الدین دی کنه، اهمه حصه د دین ده کنه. تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه؟ نو د دې وجې نه دلته چې کوم دی نو ګویا کې د صلات نه کله کله تعبیر په دین سره کیږي، او د دین نه کله کله تعبیر په صلات سره کیږي، ځکه صلات جزء اهم د دین دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو شاباس فرمایي الصلاتک، آیا دا منځ ستا یعنی دا دین ستا، تأمرک تا ته حکم کوي، ان نترک چې مونږ پرېږدو ما عبادت د هغې څیزونو، یعبد آباؤنا چې عبادت به کوو پلارانو زمونږ د هغې. ستا دین تا ته دا وایي چې مونږ د خپلو بوتانو عبادت پرېږدو، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، مونږ وکړو په مالونو خپلو کې ما هغه څه نشاء چې مونږ یې غواړو. ته مونږ ته چې کوم دی نو ګویا کې مالی خودمختاري او معاشي خودمختاري ولې نه راکې؟ مونږ پوه شه او زمونږ مالونه پوه شه. ستا مذهب به زما په معیشت کې څه مداخلت نه ساتي. دا د سیکیولریزم فلسفه ده. دا د چا فلسفه ده؟ د سیکیولریزم فلسفه ده چې مذهب به په معیشت مداخلت دا به نه ساتي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نن په دنیا کې درې قسم چې کم دی نو ګویا کې معاشي فلسفې دي. دا لږ د ځان سره ولیکئ، دا نوٹ کوي. درې قسم معاشي فلسفې په ټوله دنیا باندې رائج دي، دا وجود لري. یوه معاشي فلسفه د سرمایه‌داریت ته، کیپیټالیزم ورته ویل کیږي. کیپیټل په انګلیش کې سرمایې ته ویل کیږي، کیپیټالیزم ویل کیږي سرمایه‌داریت. دویمه معاشي فلسفه د اشتراکیت ته. دا بیا په خپل تقسیم دی. د اشتراکیت بیا دوه فلسفې، یو فلسفه د کمیونیزم ده او دویمه فلسفه دا د سوشلیزم ده. دریمه معاشي فلسفه دا د اسلام ده. دا درې معاشي فلسفې شولې. تاسو ولیکل؟ شاباس. دا درې واړه معاشي فلسفې دا به تاسو اوس لږ زدم هم کوئ، لږ په ډیټیل سره په تفصیل سره به تاسو زده کوئ. سرمایه‌داریت دې ته ویل کېږي چې په سرمایه باندې سرمایه پیدا کړه. بس
په پیسه باندې پیسه وګټه، کو په حلالي، کو په حرامي، کو په رواوي، کو په نارواوي. په سرمایه‌داریت کې په جواري پیسې ګټل روا دي، په سرمایه‌داریت کې په سود پیسې ګټل روا دي. یو طریقه پکې د پیسو د ګټلو لپاره دا ممنوع نه ده، بس خو چې خلکو ته د کوم څه ضرورت وي دی ورته طلب ویل کی، طلب ورته وای، نو هغه څه ورته فراهم کوا، رصد ورته وای، طلب و رصد. او کو فرض کا فطری طور چرته د یو څه طلب نوي، نو طلب پکې پیدا کا. لکه مثلا بعضې میډیسن کمپنیانې د خپل دوایۍ د خرڅولو دپاره هغه بیماری پروموټ کوي چې دا بیماری خوري شي چې زما دا دوایي چې کوم دی نو په مارکیټ کې ډېره خرڅ شي. تاسو پوه شولې په خبر باندې؟ یا لکه مثلا په دې اشتهاراتو کې چې د دې پیپسي او د دې ډیو او د دې څه شی ورته سټینګ او د یو شی او د دې بل شي د خلکو ته ترغیب ورکولی کېږي او بیا وروستو پې دا خرڅولی کېږي، نو اول یې ورله په معاشره کې ضرورت پیدا کړي مصنوعي طور، او بیا ورته رصد شروع کړي. او دا په هر یو فیلډ کې ده تقریبا. لکه اوس په زمیندارو کې یو کال به دی مفت چې کوم دی نو تخم ورکړي، وایي راځئ سرکاري تخمونه راغلي وي، نو دا تخم به یو کال یو ملټي نیشنل کمپنی پاکستان ته ورکړي، نو بیا به یې ځان ته وتړي چې ته به را روانو 10 یا 20 کالو دپاره زمانه بیا تخم اخلي. هغه ورته وایي ټیک ده، دی وایي زه به پې زمیندار خوشحاله کړم. په دغه تخم کې دا صلاحیت نه وي چې د دې نه کوم غنم راغلل چې دا ته دوباره وکرې، دا نه راخیږي. د دې نه کوم جوار راغلل چې دا ته دوباره وکرې، نو یو پیری درله اسې درکړل، نو دا خو اوس دوباره ته کرلی نه شي، په دې کې دا صلاحیت نشته دی، نو دوباره به ته مجبوره دی ته چې ته به ځې او دا به په پیسو باندې اخلې. نو اوس به دی چې کوم دی نو تا ته چې څه درکړي دي هغه به درنه سره د سود نه وصولوي، نو د 10 څیز به په 15 په تا باندې درخستوي خامخا. نو اول یې درته ضرورت پیدا کو او بیا درته سپلای شروع کړو. په دې کې هېڅ اخلاقیات نشته. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ په سرمایه باندې سرمایه پیدا کول دي. سودي نظام په دنیا کې چې نن څومره دی تقریبا په ټوله دنیا باندې چې نن سبا کوم نظام رایج دی سودي، دا همدغه سرمایه دارانه نظام دی. د بینکونو کې سرمایه دارانه نظام دی. د اقتصادي او معاشي پالیسۍ چې څومره توی کېږي، کو IMF دی، کو ورلډ بینک دی، کو زمونږ او ستاسو بینکونه دي، خال چرته په یو نیم اسلامي ملک کې یو نیم اسلامي بینک شته دی، خو عموما په هغوی باندې د پاسه چې کوم څیز حاوي دی بطور نظام، دا چې کوم دی نو سرمایه دارانه نظام معیشت. سرمایه دارانه نظام معیشت کې د انسانیت نامک نشته. انسان باندې به پروا نه وي، په خپله پیسه ګټي، نو د پیسې ضرورت دی. نو د اسلام معاشي فلسفه دا ده چې دله قرض حسنه ورکړه، او سرمایه دارانه نظام څه وایي؟ نه قرض حسنه نشته دی، په پیسه به پیسه ګټي، دله ورکړه، دی د خپل ضرورت پوره کړي، او تاله به واپس درکړي. نو انسانیت دا په اسلامي معاشي فلسفه کې شته دی. سرمایه دارانه معاشي فلسفه کې انسانیت قرض حسنه پکې نشته، صدقه پکې نشته، انفاق فی سبیل الله پکې نشته. تاسو په خبره ورسېدلی؟ زکات دا پکې نشته، کوم چې پتا باندې لازم دی چې ته د خپل مال نه څه حصه په غریبانانو خامخا تقسیم کړي، دا پکې نشته. عشر دا پکې نشته، اضحیه قربانی دا پکې نشته، صدقه الفطر دا پکې نشته، کفاره د قسم دا پکې نشته. ډیر جنایات په اسلام کې داسې دي چې هغه جنایاتو نه اسلام ته منع کوي، نو پتا باندې یې مالی بوج در اچولی دی چې ګوره قسم مه خوره، او د وخوړلو حانس شوې پکې، نو بیا د خپله خوښه ده 10 مسکینانو ته به ډوډۍ ورکې،
بنیادی طور فلسفه په دې کې دا ده چې ته د قسم نه ځان بچ کړې، خو که خامخا ته حانث شوې نو شریعت چې درله سزا درکوي نو دا درکوي وي ستا سره ګیر چاپېره 10 مسکینان وګوره په هغې ډوډۍ وخوره، کفاره د زهار ده. نو 80 مسکینانو باندې چې کم دی نو ته ډوډۍ وخوروه. هله شابه. تاسو په دې خبره باندې ورسېدلې؟ نو په اسلامي معاشي فلسفو کې په دې کې انسانیت ته خیر دی او انسانیت ته ګټه ده، د انسان احترام دی او د انسان قدر دی، او په سرمایه‌داریت کې ده بس په هغې کې پیسه ګټه پیسه ګټه. نو دا سودي نظام بجای د دې چې زه دله روپۍ ورکم او دی پې کاروبار وکړي او دی ماله فکس د هغې 10% راکړي، مثلا لاک مې ورکړې 10,000 به د پاسه راکې، دا سود دی، په دې کې انسانیت نشته. اوس راشه اسلام ته. اسلام څه وایي؟ د سره عقد د مضاربت وکړه او ګورئ دې ګیم ته وګورئ چې څومره اسلامي اصطلاحات دي په معیشت کې، هغه ټول یو په یو بدنام کړل. نو ولې مضاربت بدنام کو؟ هغه مولي شفیق دی کو بلا ده، خلکو نه به یې پیسې راغونډولې او ټول پکې د مولیان او د تبلیغیان غریبانان یې پکې پساو کړل اډبل شاه. نو مضاربت یې بدنام کو. ښه نو په مضاربت پسې بیا وروستو دویم نمبر تکافل و، کفالت دی. نو د تکافل چې کم دی نو یو سیستم او یو سلسله روانه شوله، هغه څیز هم ډبل شاه وختو، نو هغه تکافل یې بدنام کو. ګوره د اسلامي معاشي اصطلاحات بدنامولو دپاره هغوی دومره لویې منصوبې کوي، پیسې یې ترنه پیسې غونډې کړلې او په ښه باندې چې کم دی نو دا یو صورتحال جوړ شو. اوس مضاربت دی، مضاربت په هغې کې دغه پیسې دي، مضاربت مثلا بالنصف شو، نو زما پیسه ده او د ده محنت دی. اسلام وایي د دواړو برخه پکې وکړه، ګټه چې راغله نیمه به چې کم دی نو هغه د رب المال له ورکړي او نیمه به چې کم دی نو هغه به دغه چې کم دی نو مضارب له ورکړي. دا چا چې محنت کړی دی او فن یې زده دی، هنر یې زده دی، یا خواري کړې ده، محنت یې کړې، اوس کو ګټه لږه راغله نو دواړو ته به لږه لږه برخه میلاو شي. کو ګټه بیخي رانغله نو چې ده ته نه میلاویږي نو ما ته به هم نه میلاویږي، او کو ګټه ډېره راغله نو ده ته به هم ډېره میلاویږي او ما ته به هم ډېره میلاویږي. تاسو په دې مسله باندې ورسېدلې؟ اوس دا انسانیت شو. سود ته راشه. سود کې 1,00,000 روپۍ دله ما ورکړې په 10% باندې، چې ماله به ته 10 دبره 1,00,000 روپۍ دا به راته واپس کې کېدای شي دی پکې تاوان وکړي. سرمایه‌داریت ستا سره چې کم دی نو د ده دا تاوان نه مني. اوس ګوره د فن زده کړی دی، د محنت کړی دی، د خواري کړې ده، دا جدا خبره ده چې په تجارت خو ګټه او تاوان دواړه راتللی شي. خو سرمایه‌داریت وایي چې نه، سرمایه‌دار ته تحفظ ورکړه. مثلا زما سره سرمایه ده نو سرمایه‌دار ته تحفظ ورکړه، ده ته به بهر حال خپل 10% میلاویږي. هغه خوار غریب محنتکش فنکار هنرمند هغه کو تباه کېږي او کو هغه رسوا کېږي، هغه چې هر څه کېږي. نو یو فلسفه چې کم دی نو هغه د سرمایه‌داریت ته. نو ګوره په سرمایه‌داریت کې پیسه ګټل دي، روا او ناروا، حلال او حرام، جواري او سود، دا پکې نشته دی. د انسانیت سره ظلم او زیاتی دا پکې په هر طریقه چې پیسه ګټلی شي خو بس ته په پیسه باندې پیسه وکړه. دا د سرمایه‌داریت فلسفه ده. نن سبا په ټوله دنیا باندې دا رایجه ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ دویمه فلسفه د دې په ضد کې راووتله او د روس نه د دې آغاز وشو چې کله د دې سرمایه‌داریت ته ظلم ډېر زیات شو او غریبه طبقه دا پکې په تباهۍ وه او سرمایه‌داره طبقه په هغې کې په خوشحالۍ وه. نو یو بل نظام هلته دې په رد عمل کې راوچت شو، هغه نظام ته یې اشتراکیت وي. اشتراکیت معنا دا چې دا تاسو کوم لامحدود نظام توی کړی دی د کاروبار او د معیشت د حلال او د حرام او بس په روا او ناروا یې مه خو ځان ته هر څه راغونډوه، د سره تصور د ملکیت ختم کو. اشتراکیت چې ته د یو څیز مالک جوړېدلی نشي، د هیڅ څیز مالک نشي جوړېدلی. دا فلسفه یې پیش کړله. ښه نو چې ته د هیڅ څیز مالک نشي جوړېدلی، دا د څه دپاره وي؟ دا د دې دپاره چې دا پکې نه وي چې دا سړی سرمایه‌دار دی او دا بل څه دی، دا غریب دی، محنتکش دی، چې دا پکې نه وي، بلکې ټول په ټوله لګیا شي او هغه ځان له خپله خواري کړي او خپل محنت کوي.
نو په دې کې بیا دننه دوه فلسفې راووتلې. یوه فلسفه د کمیونیزم شوله، دویمه فلسفه د سوشلیزم شوله. لږ تاسو ځان په دې پوه کړئ ښه. د کمیونیزم فلسفه دا ده چې د هیڅ څیز مالک نشي جوړېدلی، او د سوشلیزم فلسفه دا ده چې نه، کوم د آمدنۍ څیزونه دي، قابل آمدني څیزونه دي، د هغې مالک نشي جوړېدلی. لکه د کروندې ځمکه شوله، مارکیټ شو، کارخانه شوله، د سورلو پبلک ترانسپورټ والا ګاډي شو، ځکه دا ټول د آمدنۍ څیزونه دي. نو د دې ملکیت نشته. البته خپل د وسانې کور، خپل د تګ راتګ دپاره سایکل، موټر سایکل یا موټر یو دانه. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ خپلې کپړې، خپله ګړۍ، خپل موبایل، د دې سړی مالک جوړېدلی شي، ځکه دا د آمدنۍ دپاره نه وي، بلکې دا د ذاتي استعمال دپاره او د ذاتي ضرورت دپاره دی. سوشلیزم د محدود ملکیت فلسفه پیش کړله چې محدود ملکیت دا ممکن دی. پوه شولې په خبره باندې؟ کمیونیزم ووی چې نه، بالکل ملکیت نفي وکړله، هېڅوک د هېڅ څیز مالک نه دی. نو څوک به یې مالکي؟ سټیټ به یې مالکي، ریاست. ځمکې به هم ټولې د حکومتي، دکانونه به هم ټول د حکومتي، مارکیټونه به هم ټول د حکومتي، کارخانې به هم ټول د حکومتي. دا فلسفه اگر چې د هغوی په نظر کې د انسانانو په خیر کې وه، ځکه سرمایه‌دارانه نظام ختم کو، هغه تصور د سرمایه‌داریت د معاشرې نه ختم کو. خو دا فلسفه اگر چې دا خلاف انسانیت نه وه، خو دا خلاف شریعت هم وه، د لویه خبره دا خلاف فطرت هم وه. انسان کې الله رب العالمین چې کوم د حرص او د لالچ یو ماده پیدا کړې ده، دی چې ځان له سنکار کوي، نو د سټیټ له ریاست له حقه شانتې خواري نه کوي. یو مزدور به او هغه ته تو وایي دا کور جوړ کړه، خو کو دی ولا په ټیکه ورکو نو په میاشت کې به یې جوړوي، او که په دیاړۍ مزدورۍ شو. نو بند دی، لیټ پکې نه لګي. یو ګلکار لا ته چې کوم دی نو یو کور په تعمیر باندې ورکه، نو چې په ټیکۍ دی په میاشت کې جوړوي، نو په دیاړۍ به دی په 3 میاشتې کې جوړوي. داسې دا کو نه ده؟ انسان کې الله رب العالمین حرص ورچولی دی، لالچ ورچولی دی. د ده چې په کوم څیز کې ذاتي او شخصي خیر نه وي، دی دومره په اخلاص سره نه یې لګیا، او دا د انسان فطرت دی. نو چې ته کله مزدور ته ووې چې ته څومره ګټه وټه کې، د کارخانې منیجر ته ووې چې ته څومره ګټه وټه کې، دا به درنه ټول ریاست اخلي. نو د ده څه کار دی چې دی پکې بیا چې کوم دی نو خپله خواخوږي او خپل هنرمندي په ریاست باندې څوک دومره ډېر مین وي، او که ته ورته ووایې چې نه ځان له ستا به پکې ذاتي، نو چې ذاتي لالچ دې ورله ورکو، دی به کار ډېر کوي، دی به خواري ډېره کوي، دی به محنت ډېر کوي. نو مولانا عبیدالله سندي رحمت الله علیه په هغه وخت کې د کمیونیزم د مشرانو سره چې ملاقات وکړو، نو دا یې ورته ووی چې ستاسو د فلسفې د لاسه به مارکیټونه یخ شي، دا به د کساد شکار شي، په دې کې به ذاتي انټرست نه وي، په دې کې به ذاتي مفادات چونکې د مزدورانو نه وي، نو د دې وجې نه دا ستاسو کارونه به ټول په ټوله راسوکړاو شي. لہذا دا ستاسو فلسفه خلاف فطرت ته ده. په دې معاشره د انسانانو کې چې انسان حریص دی، لالچي دی، په دې کې خلاف فطرت ستاسو دا چې کوم فلسفه ده دا پکې نه چلیږي. نو هغې ورته ویې څه وکړو؟ نو حضرت مولانا عبیدالله سندي رحمت الله علیه ورته د اسلام فلسفه پیش کړله چې اسلام د ملکیت تصور هم ورکوي، خو انلیمیټډ او لامحدود نه، ورسره څه شرطونه او څه آداب او څه حدود او څه قیود او څه اخلاقیات دا ورسره مخې ته چې کوم دی نو څه کوي، دا ورسره توی کوي. نو تا ته دا وی سود به نه کې، شراب به نه خرڅې، په حرامه به یې نه ګټې، ظلم به نه کې، خیانت به نه کې، غدر به نه کې، تطفیف به نه کې، ولا تنقص المکیال والمیزان دا به نه کې، من غش فلیس منا ملاوټ به نه کې، خداع دوکا دا به نه کې،
نو اسلام تا ته د ملکیت حق هم درکوي چې په هغې کې ستا هغه فطري چې کوم دی نو لالچ پوره کېدلی شي او تاسو د حدودو د قیودو پابند کوي هم. تاسو په دې خبره باندې ورسېدلی. نو د اسلام فلسفه هغه د انسانیت په خیر کې ده او په ښېګړه کې ده او د فطرت مطابق ده. سرمایه‌داریت دا د انسانیت خلاف دی او اشتراکیت د فطرت خلاف دی. دا دواړه به تاسو د ځان سره، سرمایه‌داریت د انسانیت خلاف دی او اشتراکیت د فطرت خلاف دی او اسلام هم د انسانیت په ښېګړه دی هم د فطرت سره چې کوم دی نو موافق دی. نو دا درې واړه نظامهای معیشت دا به تاسو زده کوئ. حضرت مولانا مفتی رفیع عثماني صاحب په دې یو کتاب لیکلی دنیا کې 3 معاشي نظام، دا چېرته وګورئ. تاسو پوه شولې؟ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوهاروي رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی اسلام کا اقتصادی نظام، دا وګورئ، دا مطالعه کوئ. ګورئ اسلام به حیثیت نظام مطالعه کوي طالبانو. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو د شعیب علیه السلام په قوم کې معاشي خرابي وه او د شعیب علیه السلام د قول مدعا دا وه چې زمونږ په نظام معیشت کې او زمونږ په اقتصاد کې او زمونږ په تجارت کې ته مونږ چې کوم دی نو د ازادۍ نه منع کې، نو ستا مذهب به زما په معیشت کې مداخلت کوي. همدغې ته چې کوم دی نو فلسفه د سیکیولریزم ویلی کېږي. هغه ګړۍ څه شوله ماتې دلته کېده. نو بهرحال فرمایي ښه الصلاتک تأمرک، آیا مونځ ته حکم کوي تا ته ان نترک چې مونږ پرېږدو ما یعبد آباؤنا هغه څه چې عبادت به یې کوو پلارانو زمونږه، او ان نفعل یا دا خبره ان نفعل او فعلنا فی اموالنا او ان نفعل او فعلنا فی اموالنا. تاسو ته ما ویلو که نه چې معنا به یې مونږ کومه کوو؟ مصدري به یې کوو ښه. او فعلنا فی اموالنا یا کول زمونږ په مالونو خپلو کې ما هغه څه نشاء چې زمونږ خوښه شي. نو دوی د دې مالونو نسبت خپل ځان ته وکړو، حالانکه قرآن کریم کې الله فرمایي وآتوهم من مال الله الذي آتاکم. دا مال په حقیقت کې د چا دی؟ د الله دی. نو دا فرق دی د سرمایه‌داریت ترمنځ او د اسلامي فلسفې ترمنځ. اسلامي فلسفه وی د دې ټول سرمایو حقیقي مالک څوک دی؟ الله دی. او تاسو ته صرف امانتن درکړي قدر دي، تاسو آزمي په دې باندې چې زما اصول پکې دوی فالو کوي کو نه فالو کوي. او د سرمایه‌داریت فلسفه څه ده؟ نه نه دا زمونږ مالونه دي. تاسو پوه شولې په خبره؟ دا زمونږ مالونه دي، مونږ د دې چې کم دی نو بس مختار کل یو، مونږ پوه شه او زمونږ کار پوه شه. نو انک لانت، نو بېشکه ته خامخه الحلیم الرشید، ته خو بردباره او ډېر سم سړی وي. تر اوسه پورې خو ته ډېر ټیک ټاک سړی وي. شعیب علیه السلام ته وي ګورئ تاسو په دې یو خبره باندې فکر رسیږي، هر قوم خپل نبي ته د نبوت نه وړاندې زمانه چې څومره تېره شوې ده په هغې باندې د اعتماد اظهار کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو مخکې د دې نه چې کوم دی نو نورو انبیاء کرامو ته هم وویلی شو كنت فینا مرجوا قبل هذا، ستانه خو ګوره زمونږ ډېره لویه تمه توقع وه. او انک لانت الحلیم، او دته هم دا وی انک لانت الحلیم الرشید، ته خو په مونږ کې ډېر زیات صابره انسان وی، بردباره انسان وی او ډېر زیات نیک چلنه سړی وی. رشید ویل کېږي نیک چلنه ته، نیک چلنه انسان وی. نو پته ولګېدله چې د انبیاء کرامو قبل النبوت زندگی دا چې کم دی نو گویا کې قابل اعتماد و خپل قوم به پې څه کو؟ اعتماد به پې کو. نو فرمایي ښه انک لانت الحلیم الرشید. د دې وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم خپل اهل مکه ته ویلو چې کیف وجدتمونی، ما خو په تاسو کې چې کم دی نو گویا کې فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، ما خو ستاسو سره ډېر وخت تېر کړی دی. نو تاسو زه څنګه موندم؟ نو هغې ورته چې ما وجدناک الا صادقا و امینا، بس مونږ خو چې ته کتلی نو په معاملاتو کې ډېر رښتونی او امانتدار مونږ کتلی. ښه نو قال وویل شعیب علیه السلام یا قوم ای قوم زما ارأیتم،
خبر راکې ماته ان كنت على بينه من ربي کو چرته یم زه على بينه پاغه واضحه دلیل باندې من ربي د جانب در رب خپلنا کو ماته الله واضحه نبوت را کړې وي او معجزات وی را سره او ورزقني منه رزقا حسنا او بیا را کړې وي ماته الله رب العالمین واعطاني منه رزقا حسنا او مال الله رزق حسن هم را کړې وي. رزق حسن او رزق کثیر په دې کې فرق دی. رزق حسن دې ته ویل کېږي کو لږ وي او کو ډیر وي خو ستا ضمیر په مطمئن وي او ته پکې خوشاله وي. دې ته څه ویل کېږي؟ د علما او طلبا او نیک طبقې ته الله رزق حسن ورکوي. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ لږ وي، زړه مطمئن وي، شرح صدر وي، ټینشن ورته نه وي. نو اوس په هغه ډیر مال باندې بس کې چې تاله زندگی خرابه تورابه کی، ټینشن درته پیدا کی، شوګر درته ولګي، بیماری درته باندې راشي، خوراک نشي کولای دا مې پرهیز دی، سکاک نشي کولای دا مې پرهیز دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه؟ نو اسې به ورته پسخېږي. نو دا غټ خلق چې څومره دي دا ورته الله اسې پسخي. رزق حسن دی ته ویل کېږي چې مال کې به چې کوم دی نو برکت وي، زړه به مطمئن وي، شرح صدر به درته حاصل وي. دا الله انبیاو ته هم ورکړی او دا الله رب العالمین د انبیاو وارثانو علماو ته هم ورکوي. تاسو پوه شولې؟ نو فرمایي ورزقني منه رزقا حسنا، یا د رزق حسن نه مراد په دې کې دی ځکه واعطاني منه عطاء حسنا، مال نبوت را کړی دی ډیر یو ښه چې کوم دی نو ډالۍ راته الله رب العالمین را کړی دا. وما اريد ان اخالفكم او زه نه غواړم چې زه مخالفت ستاسو وکم الی ما هغه څیزونو ته انهاکم عنه چې زه منع کوم تاسو د هغې نه. نو چې تاسو د کوم څیز نه منع کوم نو په خپله باندې هغه کار زه ولې وکم. تاسو چې کوم دی نو چې زه د کوم کار نه منع کوم نو زه هغه کار په خپله باندې ولې وکم، یعنی زه داسې نه کوم. تاسو چې د کوم کار نه منع کوم په خپله به چې کوم دی نو ګویا کې د هغه کار نه خامخا ځان منع کوم. ان اريد الا الاصلاح، زه نه غواړم مګر اصلاح ستاسو، الا الاصلاح لکم، ستاسو خیر خواهی غواړم. دین همیشه د پاره چې کوم دی نو ګویا کې خو هغه هر یو دین دی دا نصیحت وي د انسانیت دپاره، دا خیر خواهی وي. الدین النصیحه. قیل لمن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمین ولعامتهم. بس دین اسلام سراسر خیر خواهی ہی خیر خواهی دا. نو فرمای ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، څومره چې زما وس رسیږي. وما توفیقی الا بالله، او نه دی توفیق زما مگر په الله رب العالمین باندې. توفیق ویل کېږي توجیه الاسباب، چې اسباب چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین متوجی کی، الله رب العالمین اسباب دا وافر کی. نو وما توفیقی الا بالله، دا کوم کارونه چې ما اخودل درتا نو دا به صرف او صرف د الله رب العالمین په قدرت باندې کیږي چې ماته اسباب فراهم کی. شاباس. نو علیه توکلت، خاص په الله رب العالمین باندې ما توکل کړی دی. نو توکلت علیه، نو تاسو ویلی دی تقدیم ما حقه التأخیر دا فائدہ کیسه شي لرا حصر او اختصاص لرا. خاص په الله باندې ما توکل کړی، زه په توکل کې د الله سره بل څوک نه شریکوم. توکل تاسو ویلی دی چې الاعتماد علی الله بعد توفیر الاسباب، چې کله اسباب برابر کړي نو نتیجه په چا اوسپاري؟ په الله اوسپاري. و الیه انیب، او دغه الله رب العالمین طرف ته زه رجوع کوم، واپسی کوم. تاسو ته ما ویلو نابا انابا صابا تابا، دا ټول چې کوم دی نو ګویا کې په یو معنا باندې راځي. ویا قوم، ای قوم زما، لا یجرمنکم شقاقی، لا یکسبنکم شقاقی، باعث دې نشي په تاسو باندې هغه ضد زما او خلاف زما ضد او زما خلاف دی په تاسو باندې باعث نشي د څه شي دپاره ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، چې تاسو ته داسې عذاب در ورسیږي کوم عذاب چې قوم د نوح علیه السلام ته الله رسولی و، او قوم هود، یا قوم د هود علیه السلام، او قوم صالح، یا قوم د صالح علیه السلام. وما قوم لوط منکم ببعید، او نه دی هغه قوم د لوط علیه السلام ستاسو نه لري. نو شعیب علیه السلام د سابقو اقوامو د هغې مثال ورته پیش کو، د دې قوم نوح، قوم هود، قوم صالح او قوم لوط د دې څلورو واړو تذکرې په دې مخکې صورتونو کې شوي دي. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه، او په تیرو ګناهونو باندې د الله نه بخشش وغواړئ. ثم توبوا الیه، او بیا توبه وباسئ الله رب العالمین ته. پر روان وخت کې د نه کولو
نو الندامة على الماضي والعهد في المستقبل. ان ربي رحیم ودود، بشک رب زما رحم کون کې دی، ودود محب. دا په معنا چې کم دی نو ګویا کې محبت کون کې خام. نو فرمایي قالوا دی اویل یا شعیب، اے شعیب علیه الصلاة والسلام، ما نفقه كثيرا مما تقول، مونږ نه پوهیږو په ډېر د هغه څه باندې چې ته وې، یاره په ډېرو لنډو اوږدو خبرو باندې نه پوهیږو. وانا لنراک، او بشک مونږ انو تعالی را فینا په منځ خپل کې ضعیفا کمزورې. نو ته په مونږ کې چې کم دی نو داسې کمزورې سړی، مونږ به ایله بیله پتا پسې در روانېږو چې دا ټول دلایل ورسره ختم شو. نو اخري دلیل ورته دا ووی ولولا رهتک لرجمناک، او کو چېرته نه وې دا ډله ستا او قبیله ستا او دا جماعت ستا، رهته دا ستا جماعت او ستا دا ډله او ستا دا قبیله، لرجمناک په کاڼو به ویشتې وې مونږ تا لره، مونږ به سنګسار کړی وې، مونږ به په کاڼو ویشتلی وې. وما انت علینا بعزیز، او ته نه یې په مونږ باندې څه زورور. خو دا ستا قام قبیله ستا سره ولاړه ده. نو کله کله دا خپل قام قبیله دا هم د انسان د پاره چې کم دی نو ګویا کې د حفاظت ذریعه ګرځېږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ د دې نه وړاندې تاسو ووي چې لوط علیه الصلاة والسلام دا ارمان کړی چې لو ان لی بکم قوة او آوي الى رکن شدید. نو د لوط علیه الصلاة والسلام د دغه ارمان نه وروستو الله هر نبی په داسې قوم کې را لېږلی دی چې هغه قوم ورپسې ودرېدلی او هغه ورسره ملګری شوی او هغه د ده د حفاظت ذریعه ګرځېدلې وه. د دې وجه نه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین د ټولو نه وړاندې چې قم فانذر یې ورته ووي، نو دویم مرحله کې ورته ووي چې انذر عشیرتک الاقربین. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو حضرت مولانا عبید الله سندی رحمت الله علیه مدارج د انقلاب، مراحل د انقلاب، هغه چې کم دی نو ګویا کې څلور ښودلي دي. دا د ځان سره ولیکئ، نوټ کوئ ښه. دا د سندي صاحب چې کم دی نو د قرآن کریم فلسفیانه دغه د تحقیق دی ښه، هغه وی قرآن دا درس انقلاب دی. نو یو داعی چې کله انقلاب پیدا کوي برپا کوي، نو د ده دپاره څلور مرتبې دي او مرحلې دي. نمبر 1 ذاتی او شخصي ژوند کې انقلاب به دی پیدا کوي. قم فانذر، لومبی حکم انسان ته د خپل ذات دی، دی په خپل ځان باندې مکلف دی. دویم چې کم دی نو ګویا کې دا د خاندان انقلاب دی، دی به په خپل خاندان باندې محنت کوي، د خاندان مزاج دین طرف ته راوړي، په خوږه باندې، په دعوت باندې، په حکمت باندې، په دلیل باندې، په منطق باندې. تره، ماما، رور، پلار، دا ټول په ټوله چې څومره رشته دار دي چې دا په ده پسې شاته ودرېږي، کلک پسې ولاړي په ده باندې. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو دا دویم چې کم دی نو مرحله د انقلاب ده، د خاندانی انقلاب. دریم چې کم دی نو دا ملکی انقلاب دی، دی به بیا خپله دایره لږه غوندې چې کم دی نو ګویا کې وسیعه کي لتنذر ام القرى ومن حولها. قرآن کریم کې الله رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام ته څه فرمایل چې ته چې کم دی نو ګویا کې اهل مکه او د مکې نه ګیر چاپیره چې کوم ستا سره حدود دي، هغه حدود چې کم دی نو ته په دعوت کې هغه را دننه که. شاباس. نو دا ملکی انقلاب شو، دا څه شو؟ ملکی انقلاب شو. او څلورمه مرحله هغه کافة للناس بشیرا ونذیرا، عالمی انقلاب دی. په ټول عالم کې چې کم دی نو خپل دعوت وسیع کول دي او هغې کې انقلاب او بدلون راوستل دي. نو شعیب علیه الصلاة والسلام پس خپله قبیله ولاړه وه، د دې وجې نه ورته وایي ولولا رهتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. قال اویل شعیب علیه الصلاة والسلام یا قوم، ای قوم زما، ارهطی اعز علیکم من الله، آیا دا قبیله زما ډیره عزتمنده ده په تاسو باندې د الله نه؟ د الله خاطر نه کوئ او زما د قبیلې خاطر کوئ، د الله نه یریږئ او زما د قبیلې نه یریږئ. نو وایي ورته واتخذتموه، او تاسو نیسلی دی الله رب العالمین لرا وراءکم شاته خپل، ظهریا ملفوظا ومتروکا خلف ظهرکم، تاسو الله شاته غورځولی دی، زما د قبیلې نه یریږئ، الله نه یریږئ، الله مو شاته غورځولی دی. شاته خلق چې کم دی نو غیر اهم څیز غورځوي،
چې اړو پروا پې نه ساتي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نو هغه چې کوم دی نو ګویا کې هغه شاته وغورځوي. هلکه وایي تا خو بلکل زما دا خبرې شا وغورځولې، داسې وایي که نه خلک. نو واتخذتموه وراءکم ظهریا، او تاسو نیسلی دی الله رب العالمین لره وراءکم شاته خپل، نو ظهریا متروکا وملفوظا ومنبوذا خلف ظهرکم، دا تاسو شاته غورځولی دی. ان ربی بشک رب زما بما تعملون محیط بما تعملون. الله رب العالمین هغه په خپل علم کې ستاسو د ټولو اعمالو احاطه کوي، دا هر څه ورته پته شته دی. ویا قوم ای قوم زما اعملوا علی مکانتکم، تاسو عمل کوئ علی مکانتکم علی حالتکم، تاسو په خپل حالت باندې په خپل دین باندې چې کوم دی نو عمل کوئ. نو چې خامخا نه قلاریږئ، زه ګورئ ستاسو چې کوم دی نو دین ته نه راوړم ښه، دا ځان له چې کوم دی نو دا ټټومو په سوري باندې وتړئ. انی عامل علی مکانتی، اعملوا علی مکانتکم او انی عامل علی مکانتی و حالتی، زه به په خپل دین باندې او په خپل حالت باندې خپل عمل چې کوم دی نو دا به کوم. لکم دینکم ولی دین، دا د هر نبی اخیری ویناوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، تاسو زما نه منئ زه ستا نه منم، بس ټیک ته تاسو په دې خپله کې خوشحاله زه په خپله کې خوشحاله. سوف تعلمون زر ده چې تاسو به وپېژنئ من هغه کس یأتیه عذاب چې راتلل به وکړي هغه ته عذاب، داسې عذاب یخزیه چې رسوا کوي به د لره، ومن هو کاذب او هغه کس چې هغه به دروغجن وي. ورتقبوا او تاسو انتظار کوئ، ورتقبوا عذاب الله، وانتظروا ورتقبوا وانتظروا او تاسو انتظار کوئ. انی معکم رقیب او زه یم ستاسو سره انتظار کوونکې. بس تاسو هم چې کوم دی نو دغه شانتې په تاک کې کینئ او زه درته هم په تاک کې ناست یم په انتظار باندې. ولما جاء امرنا، او هر کله چې راشي حکم زمونږ راغی، حکم زمونږه امرنا بالعذاب. الله فرمایي چې هر کله زمونږ حکم د عذاب راغی، نجینا شعیبا مونږ نجات ورکړلو شعیب علیه السلام ته، والذین آمنوا معه هغه خلقو ته چې ایمان یې راوړی د ده سره، برحمت منا په هغه رحمت سره د طرفه زمونږ نه، واخذت الذین ظلموا او اونیسلو هغه خلقو لره چې ظلم یې کړی و، الصیحة څه څیز اونیسل؟ چغې. جبریل امین علیه السلام په چغه ووهله، فاصبحوا فی دارهم جاثمین، نو پس دی وګرځېدل په هغې کورونو خپلو کې پړمخې، کأن لم یغنوا فیها، لکه گویا کې چې دوی نه اوسېدلي په دې کې، په دې کلو کې لکه اډو چې دوی اوسېدلي نه دي، داسې شړ پراته او داسې وران کنډرې وې لکه چې اډو په دې کې څوک اوسېدلي نه دي. الا بعدا لمدینه، خبردار نو لرواله دی د رحمت د باری تعالی نه د اهل مدین د پاره. بعدا لمدین، بعدا من رحمت الله لاهل مدین، د اهل مدین د پاره د الله د رحمت نه لرواله دی. کما بعدت ثمود، لکه څرنګه چې لری شوي و سمودیان من رحمت الله تعالی د الله رب العالمین د رحمت نه، دقه رنګ د اهل مدین د پاره هم د الله د رحمت نه لرواله دی. او الله چې مؤمنان په خپل رحمت بچ کړل نو دوی د رحمت مستحق نو دوی الله هلاک کړل. ولقد ارسلنا، په تحقیق سره موږ را لېږلی موسی علیه السلام بآیاتنا، په آیاتونو زمونږ باندې، په معجزاتو باندې. موسی علیه السلام ته الله رب العالمین معجزات آیات 9 معجزات ورته چې کوم دی نو ګویا کې دا ورته میلاو شوي، یا د آیاتونو نه مراد آیاتونه د تورات دي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ الله رب العالمین ورلا د تورات چې کوم دی نو ګویا کې آیاتونه دا ورله را لیږلي، وسلطان مبین، او په هغې واضح دلیل باندې. سلطان دلیل دا ټول په معنا د بینه. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ دا په معنا د دلیل سره راځي. الی فرعون، سلطان هغې دلیل ته ویل کېږي کوم چې په خصم باندې غلبه راولي، کوم چې په خصم باندې غلبه راولي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نو سلطان دا په معنا د هغې دلیل باندې راځي کوم دلیل چې په خپل مقابل او په خپل خصم باندې تا ته غلبه درکوي. نو فرمایي وسلطان مبین الی فرعون، فرعون ته الله را لېږلی و، وملئه او سردارانو د هغه ته، فتبعوا امر فرعون، نو دې سردارانو تابعداري وکړله د رایې د فرعون. د فرعون خبره یې ومنله
او د موسی علیه السلام خبره رد کړله وما امر فرعون برشید او نو دا رای د فرعون برشید درسته د فرعون رای ټیک نه وه دغه معامله صحیح نه وه نو موږ او تاسو به لفظي ترجمه دا وکړو چې د فرعون معامله ټیک نه وه رشید په معنا د سدید سره ټیک او درست سره نو فرمایي یقدم قومه یوم القیامت وړاندې به ځي دا فرعون د قوم خپل نه په ورځ د قیامت باندې یوم ندعو کل اناس بامامهم هر یو قوم به په خپل مقتدا او په خپل امام او په خپل پیشوا او په خپل لیډر پسې شاته روان وي نو فرعونیان به په چا پسې روان وي په فرعون پسې نو یقدم قومه یوم القیامت وړاندې به ځي د قوم خپل نه په ورځ د قیامت باندې فاوردهم النار نو فیوردهم النار نو د مضارع په ځای باندې تعبیر عن الماضی وکړو عبر به عن الماضی کأنه قد وقع بس دا داسې ده لکه چې بس داړو واقع شوي وي دا دومره اټل خبره ده نو فاوردهم النار نو ورداخل به کې دغې فرعونیانو لره دا فرعون نو ګوره په دې کې به دغه چې کوم دی نو فاعل به پکې مقدر هغه ضمیر چاته راجع شي فرعون ته فاورده نو داخل به کې دا فرعون هم دقې خپلو ملأ لره او دغې خپلو مطبوعینو لره النار ورته دی به یې ورته ورننه باسي دی به یې چې کوم دی نو ورته ورننه باسي ځکه چې دا د ده چې کوم دی نو غلطه خبره وه چې دوی ورپسې شاته ور روان وو وبئس الورد او ډېر بد دی الورد المورود الورد ورد چې کوم دی نو ګویا کې داخلېدلو ته ویلي کېږي ډېر په بدې طریقه به دی داخلېږي داسې به نه چې په پروټوکول کې به روان وي شاته نه به پسې چې کوم دی نو فرشتې روانې وي دا غربار به په دې باندې خیږي او بعضې آیاتونو کې راغلي دي چې په مخ باندې به یې چې کوم دی نو ګویا کې راکاږي نو بئس الورد دا انټري د دوی چې کومه ده دا به داسې څه ښکلې نه وي تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو ډیره زیاته د ذلت نه ډکه او د رسوایۍ نه ډکه انټري به وي د دې ورد او المورود داخل کړی شوی دا قوم چې دا کم د دوزخ ته ور داخل کړلی شي ډیر بد قوم دی تاسو پوه شولې په خبره باندې نو بئس المورود هو نو دا مخصوص بالذنب ورله تاسو هغه ضمیر مقدر روباسئ نو دغه قوم چې دا د ورته داخليږي دا ډیر بد دی نو الله رب العالمین فرمایي ورود چاته ویل کیږي ورود داخلېدلو ته ویل کیږي د دې وجه نه مورد دا ګودر ته ویل کیږي دې تم خلق راضي ګودر ته خلق راضي را ننوزي ورته نو فرمایي بئس الورد المورود واتبعوا في هذه او ورپسې بشي پدوي پدې فرعونیانو پسې فی هذه پدې دنیا کې فی هذه الدنیا لعنتا لعنت په دنیا کې به هم خلق بد وایي و یوم القیامت لعنتا او د قیامت په ورځ به هم په دې پسې ورپسې کړلی شي څه خبرې نه بلکې لعنت د قیامت په ورځ به هم په دې باندې لعنت ویلی شي بئس الرفد المرفود نو بئس الرفد ډېر بد دی هغه انعام رفد په معنا د انعام سره المرفود او هغه انعام ورکړلی شوی نو چې دا چاته انعام ورکړلی شو د دوزخ دا استهزاء الله رب العالمین په دې ځای کې چې کوم دی نو ګویا کې دې ته انعام وایي لکه څرنګه چې ذوقوا قرآن کریم کې راغلی دی که نه فذوقوا بما کنتم تکسبون والذوق خو سکنې ته ویلي کېږي سکل خو د خوږ څیز کېږي خو تحکما و استهزاء الله رب العالمین د عذاب سکلو ته ذوق لفظ ویلی دی ذوق انک انت العزیز الکریم دا استهزاء دی تاسو پوه شولې په خبره باندې دې ځای کې الله استهزاء چې کوم دی نو دوی ته وایي بئس الرفد ډېر بد دی هغه انعام او المرفود چاته چې انعام ورکړلی شوی دی یعنې دا فرعون او د دا قوم نو دا دواړه ډېر زیات چې کوم دی نو ګویا کې بد دی نو مخصوص بالذم دا به ورله تاسو مقدر را وباسئ تاسو پوه شولې په خبره باندې بئس الرجل فلان یا بئس الرجل هو نو تاسو به داسې ووایئ چې بئس الورد هو یا بئس المورود هو بئس الرفد هو بئس المرفود هو تاسو پوه شولې په خبره باندې شاباس نو فرمایي ذلك دا مذکور من انباء القرى د اخبارو د کلو نه دی
الله رب العالمین فرمایي چې دا د کلو دا واقعات دا چې کم دی نو ګویا کې نقصه علیک دا مونږ بیانو پتا باندې زما محبوبه تا ته مونږ دا واقعات بیانو نو منها قائم بعض د دقیق کلونا قائم ولاړ دی لا تر اوسه پورې مونږ غرزولی نه دي خلقم ورله صرف وجلی دي تاسو پوه شئ او وحسید ومنها حسید او بعض د دغه کلونا ریبلی شوي دي یعنی الله رب العالمین په عذابونو باندې څه کړي دي دغه کلی الله تبا کړي دي یا لکه قوم لوط شو مثلا د قوم لوط فجعلنا عالیها صافلها نو الله ختم کړل کنه نو حسید حسد چې کم دی نو ګویا کې ریبلو ته ویل کېږي دلته نه مراد د یو څیز مکمل چې کم دی نو د ویخه ختمول دي نو منها بعض دغه کلونا قائم دی لا ولاړ دی خلق یې الله هلاک کړی دی وحسید واخرى حسید او باقی بعضی کلی چې کم دی نو الله رب العالمین د عبرت لپاره مکمل ختم کړی دي وما ظلمناهم او مونږ ظلم نه دی کړی په دوی باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن دی په خپل پزان باندې ظلم کړی دی الله فرمایي مونږ څوک اسې نه وجنو فما اغنت عنهم آلهتهم پس نه دی دفع کړي د دوی نه آلهتهم خدایانو د دوی التي هاغه خدایان يدعون چې دی برابلل من دون الله علاوه د الله رب العالمین من شيء سشيء د عذابنا نو د دې خدایانو د دوی نه د الله په عذاب کې هیڅ چیز دفع نه کړلی شو لما جاء امر ربک هر کله چې راغی هغه حکم د رب ستا بالعذاب نه د الله حکم د عذاب متعلق راغی وما زادوهم دې کې به د لفظي ترجمه تلک سوچ کوئ وما زادو او نه دې سیوا کړي د بوتانو د معبودینو هم د خپل عابدینو لرا او د خپل پیروکارو لرا غیر تطبیب علاوه د هلاکتنا دی بوتانو د خپل پیروکارانو لا د نقصان نه علاوه بل چیز ورکړي نه د تطبیب په معنا د چا سره راځي په معنا د هلاکولو سره راځي تبت یدا ابي لهب وتب تب د مجرد نه دی او تببا یتبب تطبیبا دا بیا د بابي تفعیل نه دی د مزید نه دی نو فرمایي دی بوتانو د خپل پیروکارانو ته څه خیر نه دی رسوله علاوه د نقصان نه وکذلك اخذ ربك مثل ذلك الاخذ كما اخذنا قوم شعيب لکه څرنګه چې مونږ د شعیب علیه السلام د قوم پکړ وکړو یا د دغه مخکنو ټولو اقوام مونږ پکړ کړی دی نو اخذ ربک کذالک اخذ ربک دقرنګ هغه نسل او پکړ د رب ستا دی اذا په هغه وخت کې اخذ القرى چې هر کله اونیسی کلو لرا اذا اخذ القرى اهلها یعنی چې اهل د دغه کلو الله رب العالمین را اونیسی وهي ظالمه په داسې حال کې چې دقه کلی ظالمه اهلها چې د دې کلو اهل سوي دا ظالم وي او کافر وي نو الله هم دقه شانته پکړ کوي نو اهل مکه چې کم دي نو الله رب العالمین یری چې ګورې د مخکنو قومونو ته وګورئ څنګه مې چې داغي سخت پکړ کړی دی نو هم دقه رنګ ګورئ زما د پکړم دقه طریقه ده كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه بشك دا پکړ د الله رب العالمین علیم شدید ان اخذه بالعذاب بشك اخذ د الله رب العالمین فعذاب باندې الله چې کله سوکرا اونیسی په عذاب نو علیم نو دا دردناک دی شدید نو ډیر سخت ان فی ذلک بشک په دقه مذکور کې لآیه خامخا نشانی د عبرت لمن خاف د هغه چا د پاره چې او یریږي عذاب الاخرته د عذاب د اخرتنا ذلک یوم دا هغه ورځ د مجموع له الناس راجمع کولې بشدید خلق دی ورځ ته به خلق را غونډولې شي د دې وجه نه د یوم الحشر هم ویل کی حشر او جمع دا په یو معنا باندې راځي یوم داسې ورځ د مجموع له الناس راجمع کولې بشي د ورځ ته دا خلق وذلك یوم او دا داسې ورځ د مشهود یشهده جميع الخلائق چې دې ته به ټول پټوله مخلوق سکیږي دا ورته حاضریږي دا حاضری او دا اسمبلی بچ کم دینو الله قائمي وما نؤخره او موږ نه مؤخر کو د ورځ لرا الا لاجل معدود مگر د اغه یو نیټه د شمار پورې د شمار ورځې دینو دا د شمار چې کم دینو ګوي کې لفظ چې کله راشي دا کنایه وي د قلت نه مونږ وایو الکه روزه ته څو ورځې پاتې یاره بس د شمار ورځې دینو کوم سیس چې په شمار کې داخل شي هغه محدود شي معنا دا چې لګي ورځې دي
تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو وما نؤخره موږ نه رستو کوو د ورځې د قیامت لره الا لاجل مگر د یو نیټې دپاره معدود چې هغه د شمار د ورځو نیټه وي. معدود معنا معلوم و محدود، بس هغه خو معلومي دي. نو یوم یأتي په هغه ورځ باندې چې راتلل به وکړي لا تکلم نفس الا باذنه. نو لا تکلمو لا تتکلمو، لا تکلمو په معنا د چا سره؟ لا تتکلم نفس. تاسو پوه شئ په خبره باندې. نو خبرې به نشي کولی یو نفس الا باذنه مگر په حکم د باری تعالی باندې. فمنهم بعض د انسانانو نه شقی دا به بدبخت وي، شقاوت دا په معنا د بدبختی سره راځي. وسعید او بعض د دوی نه به څوک وي؟ دا به نیک بخت وي، د سعادت نه دی. شقاوت او سعادت دا دواړه د یو بل ضد دي. شقاوت بدبختی او سعادت نیک بختی. نو فاما الذین شقوا، نو پس هغه خلق چې هغه بدبخت دي، هغوی چې کم دی نو ګویا کې بدبخته شوي دي. شقو بالشرک، په څه څیز باندې؟ په شرک باندې. هسې څوک نه بدبخته کېږي، خو دا په خپل اختیار سره دی کفر کړی دی. نو الله فرمایي ففي النار، دوی به په دوزخ کې وي، لهم د دقې دوزخیانو دپاره فیها په دې دوزخ کې زفیر و شهیق، د خره اوازونه به وي. نو زفیر دا د خر چې کم دی نو ګویا کې هغه آواز چې دا په ابتدا کې دی کوم بد آواز را وباسي، دې ته زفیر ویل کېږي. او دا خر چې په دې خپل آواز باندې د دې چې کم دی نو ګویا کې د ختمولو هغه لمحات وي، نو هغې ته څه ویل کېږي؟ هغې د خرنارې غوندې چې وکړي دې ته شهیق ویل کېږي. عربي ډېره فصیحه ژبه ده. لهم فیها زفیر و شهیق، د خره اوازونه به وي. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. نو دا داسې نه ده چې داسې د خوند دپاره او د مزې دپاره چې دا دوزخیان ترېنه چې کم دی نو ګویا کې څه انجایمنټ واخلي، د دې دپاره به نه وي چې دې ته نه لطف اندوزي واخلي. د خر آواز په سړي ښه لګي کو بد لګي؟ بد لګي. د دې وجې نه خو خر چې کله آواز شروع کی نو دا د شیطان د لیدلو کنایه وي. دا د څه وي؟ د شیطان د لیدلو کنایه وي. د دې وجې نه خو ویلي شوي دي چې خر کله آواز شروع کی نو تاسو فورا ووایئ چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ځکه په دغه ځای کې به چېرته د شیطان وجود چې کوم دی نو دا به په نظر باندې راغلی وي. او بانګي چې کله بانګ شروع کی نو دا د فرشتې د لیدلو علامه وي. د چا د لیدلو؟ د فرشتې د لیدلو علامه وي. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي اذا سمعتم صیاح الدیکة فاسألوا الله من فضله، چې هر کله تاسو د بانګي آواز واورئ نو په دقه وخت کې د الله رب العالمین فضل غواړئ. اللهم انی اسألک من فضلک. نو که په عربی کې درله نه درځي نو په سره پښتو کې وایي، د زمیندارو ته وایي مخه چې کله د بانګي بانګ واورئ او په هر ټایم کې واورئ، نو په هغه وخت کې چې کم دی نو ګویا کې څه وایي؟ هغه وخت کې وایي خدای پاک مال خپل فضل او مهرباني را نصیب کړه. دا حدیث کې راغلی دي. او دا ولې؟ دا ځکه بانګي الو بانګ شروع کی چې کله دته فرشته په نظر باندې راشي، او چې کله د فرشتې په موجودګۍ کې کوم مؤمن دعا وغواړي نو امین په څوک وایي؟ فرشته وایي. او چې په کومه دعا باندې فرشته امین وایي نو هغه مستجاب وي. د دې وجې نه نبی علیه السلام فرمایي چې کله بانګي بانګ شروع کړي نو تاسو د الله فضل وغواړئ چې فرشته په امین وایي چې تاسو ته الله خپل فضل او مهرباني در نصیب کړي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نو به هر حال فرمایي لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها، دی به همیشه په دغه دوزخ کې ما دامت السماوات والارض، ترسو پورې چې همیشه دی اسمانونه او ځمکه، ترسو پورې چې د ځمکه او اسمانونه قایم وو د ابتدا نه راوالې تر انتها پورې، دومره وخته پورې به دا دوزخیان په دوزخ کې وي. دا کنایه ده د طول العمر نه. دا کنایه ده د چا نه؟ د طول العمر نه. الا ما شاء ربک، مگر صرف هغه چې وغواړي رب ستا. په دې زمن کې به کله کله الله رب العالمین دی به خدای مونږ تږي یو، نو الله رب العالمین به د دوزخ د اور د دې ډپارټمنټ نه راوباسي، او بهر به چې کوم دی نو ګویا کې د دوزخیانو غسلین جمع شوي وي، د دې د وینو د زونه چې کوم دی نو ګویا کې یو تالاب به جمع شوی وي، او سختې ګرمې اوبه به وي، او بدبویه به وي، وینې به وي، او زوی به وي، او نوونه به وي. هغه به په الله رب العالمین اوس کوي، نو صرف د دقې یوې لمحې دپاره به دي د اور د دې ځای نه چې کوم دی نو راوځي. تاسو پوه شولئ؟ نو دا الا ما شاء ربک، دا په دقه ځای کې دا لږه غوندې استثنا ورله الله رب العالمین ورکړې ده.
طول العمر بدوی التوی ها لږ وخت لپاره به الله بار روباسي دا ګرمې وینې زوی به پې اوس کې یتجرعه ولا یکاد یسیغه. الله دې مونږ او تاسو ته محفوظ. نو بهرحال فرمایي خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. دا ترجمه خو په هغه صورت کې ده چې کله مونږه د دې اهل جهنم نه مراد چې کم دی نو کافر واخلو، خو د اهل جهنم نه مراد عصاة المؤمنین واخلو. په مؤمنانو کې نافرمانه مؤمنان، نو معنا دا چې دی به طول العمر الته په دوزخ کې وي الا ما شاء ربک. اوس کو الله کله هم په دې باندې فیصله وکړله چې تاسو راوځئ جنت ته راځئ، تاسو خپله چې کم دی نو ګویا کې وخت دا مو په دغه کې دوزخ کې کافي تیر کو، بس دقه سزا ستاسو دپاره کافي وه، اوس باقي جنت ته تاسو راځئ. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ کله کله مونږ او تاسو مریض ووسو که نه هسپتال ته، نو دی مونږ ډایرکټ رسو ایمرجنسي ته. نو په ایمرجنسي کې سي هلکه زر زر کینوله ورته ولګوه، هلکه شابه دا زخم ورله زر زر وګنډئ او دا زخم ورله زر زر صفا کوي. نو هغه فرست ایډ چې کم دی نو هغه وړاندې هنګامي طبي امداد دته په ایمرجنسي کې ورکړلی شي. نو بیا دی وروسته واټ ته منتقل شي. نو په واټ کې بیا مزي بیا پکې هغې کې دومره قیسې نه وي. نو دقه رنګې دا عصاة المؤمنین الله به د فرست ایډ دپاره چې کم دی نو ګویا کې ور ولیږي دوزخ ته. نو هلته به څه انجکشن او څه چیر پاړ وغیره دا به ورته وکړي راوکړي. نو چې د ده چې کم دی نو اصلاح وشي، الله به فرمایي دی اوس منتقل کوي، ځای اوس دی جنت ته ور ولېږئ. نو الا ما شاء ربک. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو د دې خالدین فیها نه مراد څوک دي؟ عصاة المؤمنین دي. نو الا ما شاء ربک دا دویم تفسیر شو. دریم تفسیر خالدین فیها نه مراد فاما الذین شقوا ففي النار، د دې نه مراد کافران دي. او دا کافران به څومره وخت پورې په دوزخ کې؟ څومره وخت چې د ازمکې او د اسمانونه دا چې کم دی نو ګویا کې قایم وو. خو دا خو بیا هم محدود وخت خو به وي که نه؟ نو دا الا ما شاء ربک به ورسره الله اضافه ولګي نو لا محدود بشي. هغه به ورسره ولګي نو دا به څه شي؟ لا محدود بشي. نو دا دریم تفسیر شو. دا درې واړه تفاسیر به تاسو چې کم دی نو ګویا کې یاد ساتئ. حضرت الامام شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کې لیکي ښه مفسر هغه دی د قرآن، ښه مفسر هغه دی چې هغه د یو آیت کریمه توجیهات عدیده وکړي، مختلف توجیهات ورله وکړي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو د دې آیت کریمه دا درې واړه توجیهات دا به تاسو یاد ساتئ. مونږ خو مفسرین نه یو، مونږ ورې ناقلین یو. هسې نه چې تاسو وایئ چې دا د ځان ته ویلي دي، مونږ ناقلین یو. نو فرمایي خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. بشک رب زما، بشک رب ستا فعال لما یرید، خامخا کوونکی دی د هغه څه چې کوم غواړي. واما الذين سعدوا ففي الجنه، وهاغه خلق چې نیک بخت شوي دي دوی به په جنت کې وي. خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. نو دا درې واړه چې کوم دی نو توجیهات دا به تاسو څه کوئ؟ دا به یاد ساتئ. نو د وړاندې توجیه مطابق مؤمن کامل او صالح دا به الله جنت ته ولیږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ الا ما شاء ربک. اول الوحلت کې دوی به الله رب العالمین د دوی د بعض اهل جنت چې وي که نه، دوی به په دې چیک پوسټ باندې لږ زیات د دوی تالاشي واخیستلی شي. حدیث مبارک کې راځي واصحاب الجد محبوسون على باب الجنه اطلعت على باب الجنه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي جنت ته مې ننداره وکړله، نو دا د منصبونو، د عهدو، د دولتونو خاوندان دوی ټول چې کم دی نو د جنت په اخري چیک پوسټ باندې راجمع کړو چې ستاسو سره حساب کتاب ډېر دی، تاسو سره باس کوو، تاسو سایډ ته شئ. دا د چا کاغذونه چې مشکوکي که نه، نو دا دغه ورته وي تاسو ټریفک مه جام کوئ، ته دا ګاډی سایډ ته که، داسې ورته وي که نه دا ټریفک والا. نو حدیث مبارک کې راځي وي دا مې ولیدل دا ټول په لاین کې ولاړو محبوسون علی باب الجنه، د جنت په دروازه په اخري چیک پوسټ باندې ولاړو. نو دوی به لږ غوندې چې کم دی نو ایساریږي. نو دې نه تعبیر وشو په چا سره؟ په الا ما شاء ربک سره. فقراء به ډېر زر جنت ته ځي. نو فقراء فقیر به ځکه جنت ته ځي. دا حدیث کې چې راځي چې فقیران زما د امت به د ټولو نه مخکې جنت ته ځي. نو نه په سرتار لرم نه په چاکار لرم.
تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه. پیسې ور سره نه ونه حقوق العباد په نشته، منصب ور سره نه ونه حقوق العباد په نشته، دولت ور سره نه ونه حقوق العباد په نشته. او بس تش د مونږ او د اودس دین دی، بس په هغې کې به سره الله ګزاره وکړي، حقوق الله کې خدای ګزاره کوي، ورته وایي چې خوار پړقه تاسې په دنیا کې تکلیفونه تیر کړي، زه آخر تا سره به زه څه حساب کتاب کوم، په جیب کې د 100 روپۍ نه وه، زه څه حساب د سره وکړم. او دا چې کوم غټ خلق دی نو دوی به وروستو ځي جنت ته، نو وروستو به ولې ځي؟ دوی سره به حساب کتاب کېږي. نو الا ماشاء ربک دقه لږ وخت چې دوی لیټ ځي د هغې نه استثنا وشوله په الا ماشاء ربک سره. تاسو پوه نه شولئ؟ یا دویم تفسیر راواخلئ، د دې نه مراد چې کوم دی نو صالحه مؤمنان دي، خو هغه چې د هغې نه لږه غلطي شوي وي نو دوی به هم الله رب العالمین ټول عمر جنت کې پاتې کړي، خو لږ وخت دپاره به الله رب العالمین دوزخ ته لیږي د هغې خپلو لږو بد عملو د سزا دپاره. نو الا ماشاء ربک سره په دغې سره استثنا وشوله. تاسو پوه نه شولئ؟ پوه شولئ په خبره باندې که نه؟ شاباس. نو بهرحال فرمایي ښه الا ماشاء ربک ان عطاء غیر مجزوز، او دا هغه نعمت دی غیر مجزوز غیر مقطوع. مجزوز په معنا د چا سره راځي؟ مقطوع سره راځي. حین الجزاز تاسو په فقه کې ویلي دي چې د یو سړي سره نیټه کېږدي او ورته ووایي چې یاره زما او ستا ترمنځه به نیټه چې کوم دی نو جزاز الثمر وي. معنا دا چې په کوم ورځو کې خلق میوې راشوکوي، نو مالټو والا باغ والا ته ووایي چې هلکه پیسې به در کوم، خو چې په کوم وخت کې ته د مالټې شوکې. نو فقهاو ویلي دي چې حین الجزاز چې کوم دی نو دا اجل مجهول دی، دا څه پته لګي چې مالټه زر را رسي لیټ را رسي، کیدای شي د بارانونو د وجې نه لیټ شي او کیدای شي د سکړو د وجې نه رامخکې شي، دا اجل مجهول دی، دا ټیک نه دی. نو جزاز تاسو هلته ویلی دی. نو مجزوز په معنا د مقطوع سره، عطاء غیر مجزوز یعطون عطاء، دوی له به چې کوم دی نو داسې انعام ورکړلی شي غیر مقطوع چې هغه به وروره کټ کېږي نه، هغه به دایمي وي. فلا تکو فی مریة، پس ته مه کېږه په شک کې مما یعبد هؤلاء، مما من بطلان ما یعبد هؤلاء، د بطلان د هغې بوتانو نه چې دوی یې عبادت کوي، په دې کې اړو د شک کوونکو نه مه جوړېږه. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل، دوی عبادت نه کوي مگر لکه څرنګه چې عبادت کړی و پلارانو د دوی من قبل مخکې د دوی نه، د دوی نه مخکې چې د دوی پلارانو په کومه طریقه عبادت کو. ان یتبعون الا الظن، بس دوی هم په دقه چې کوم دی نو اټکل ورپسې شوي دي، پړنده خره باندې سواره دي، ور روان دي. وانا لموفوهم نصیبهم، او بېشکه مونږ به لموفوهم توفي، دا پوره پوره ورکولو ته ویل کېږي. الله یتوفى الانفس حین موتها. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ وانا لموفوهم، او بېشکه مونږ پوره پوره ورکوونکي یو دوی ته نصیبهم، نصیب جزائهم، هغه برخه د بدل د دوی، نصیب جزائهم، دوی ته به د دې برخه ورکو. معنا دا چې دوی ته به د دوی د سزا برخه ورکو، بس چې د هر چا څومره څومره رسیږي، غیر منقوس، او نه به یې کم کړي شوي، په دې کې به څه نقص نه وي او څه کموالی به پکې نه وي. دې کافرانو ته به د بت پرستۍ سزا، خپله برخه سزا، دا به ورته میلاویږي غیر منقوس، په دې کې به چې کوم دی نو ګویا کې څه کمی به پکې نه کېږي، سفارش وغیره سره. ولقد آتینا، په تحقیق سره موږ ورکړی دی موسی الکتاب، موسی علیه السلام ته تورات، فاختلف فیه، اختلاف کړی شوی و په هغې کې. موسی علیه السلام ته تورات ورکړلی شو، په هغې کې چې کوم دی نو ګویا کې اختلاف وکړلی شو. معنا دا چې بعضې یهودیانو هغوی چې کوم دی نو ګویا کې د موسی علیه السلام نه وروستو د تورات تعلیمات ونه منل، او په عیسی علیه السلام باندې ایمان را نه وړو. مسلې ته سوچ کوئ ښه. بیا چې کله نبی علیه السلام دنیا ته مبعوث شو، نو د تورات تعلیمات دا و چې په نبی علیه السلام باندې دوی څه وکړي؟ ایمان راوړي. نو دوی په هغه باندې چې کوم دی نو ایمان را نه وړو. نو فاختلف فیه، نو په دغه تورات کې اختلاف وکړلی شو. معنا دا چې د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام د نبوتونو نه څه وشو؟ انکار وشو. نو یهودي چې کله د عیسی علیه السلام نبوت نه مني او د نبی علیه السلام نبوت نه مني، نو دا په حقیقت کې د تورات نه مني. نو فاختلف فیه، نو اختلاف په دغه تورات کې وکړلی شو. په دې معنا باندې به ځکه ځان پوه کوئ ښه، چې دا تاسو چې کوم دی نو دغه سره ولګوئ. نو فرمایي ولولا کلمة سبقت من ربک، کو چېرته نه وې هغه خبره کومه چې وړاندې شوې ده د جانب د رب ستانه، چې هغه تأخیر د عذاب دی یا حساب دی په یوم القیامت باندې. نو کو دا کلمه د مخکې نه الله کړی نه وې،
نو فرمای لقضی بینهم، بس د دې معامله به ختم کړي شوی و، د دې فیصله به چې کم دینو د عذاب راغلی و، خدا الله رستو کړي زکه دی. و انهم لفی شک، او بشک دا کافران په شک کې دي منه د عذاب د الله رب العالمین نه. دوی اوس هم لا په شک کې دي، مریب موقع فی الریب، او دوی چې کم دینو ګویا کې په شک کې نور هم ورننه باسي، شک در شک دی. و ان کلا لما لیوفینهم ربک اعمالهم، و ان کلا او بشک کلا من الخلائق جميعا، و ان کلا و ان جميعا، دا ټول په ټوله مخلوقات، لما لام پکې د قسم د پاره دی، او میم او ما دا پکې زائد دی. نو الله فرمایي زما د قسمی چې دا ټول په ټوله مخلوقات لیوفینهم ربک، خامخا پوره پوره باور کی دوی ته رب د دوی اعمالهم، اعمال د دوی اعمال به دوی ته پوره پوره ملاویږي، پوره پوره باور تور کی اعمال د دوی، یعنی جزاء اعمالهم. نو تاسو به تقدیر د عبارت داسې اوتړی ښا، و ان جميعا، نو دا ټول په ټوله خلق لما لیوفینهم، نو زما د قسم چې پوره پوره باور کی دوی ته ربک ربستا اعمالهم جزاء اعمالهم، د دوی د اعمالو جزاء او سزا دا به ورته الله پوره پوره ورکی. نو ګوره یو یې په لام قسم راوړو، دویمې په چې کم دی نو ګویا کې لام تأکیدي راوړو لیوفینا، درېمې په چې کم دی نو ګویا کې نون تأکیدي راوړو ثقیلا، تاسو ویلی دي کنه، نو ګویا لام تأکید، نون ثقیلا، لام قسم، او بیا چې کم دی نو ګویا کې په ان سره جمله اسمیه، دا ټول په ټوله چې کم دی نو ګویا کې دا د تأکید د پاره راغلي دي. نو فرمای انه بما يعملون خبير، بشک د الله رب العالمین په هغه څه باندې چې دوی کوي خبردار دی. فاستقم، سیده شا کما امرتا، فاستقم نیغ شا، سیده شا کما امرتا، لکه څنګه چې تا ته حکم کولې کیږي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په ویختو مبارکو کې سپین ولګیدل. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته فرمایل الله حبیب لکه چې بوډا شوی، نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل وی او هود چې کم دینو سوره هود بوډا کړم. نو تفسیر قرطبی کې دی سر سقطی رحمت الله علیه یو ډیر لوی ولی الله تیر شوی دی، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت ورته ور نصیب شو. نو تپوس تر نه کوي، وای دا الله حبیبه ته په دې سوره هود کې قصص الانبیاء سپینګری کړی وي، دا تا چې ویلی چې شیبتنی هود، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل نه، نو د انبیاو د قومونو ته د عذابونو د سزاګانو سپینګری کړی وي نه، نو وی څه سپینګری کړی وي په سوره هود باندې، وی دی آیت کریمه فاستقم کما امرتا، چې تا ته څنګه حکم شوی دی اقا شانتی سیده شه. نو واستبع انسانی خو کمزورې ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام سره فکر لاحق شو چې دومره سختی تا ته چې څنګه حکم شوی دی اقا شانتی سیده شه. ومن تاب معک، او هغه څوک چې هغه چې کم دی نو ګویا کې توبه یې وباسلې، تاب من الکفر، د کفر نه چې کم دی نو توبه وباسلې، ستا سره چې څومره خلق مسلمانان شوي دي هغه ټول په ټوله هغوی دي چې کم دی نو ګویا کې سیده شي. ولا تطغوا، او تاسو سرکشي مکوئ. نو ګورا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العالمین فرمایي فاستقم، ته سیده شه، او ولا تطغوا هغه کې صيغه د جمع راوړي خان، نو ټول چې کم دی نو ګویا کې انسانانو ته وي ګورئ سرکشي به نه کوئ، د حدودو نه به تجاوز نه کوئ خان. نو دا د دې وجې نه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه امکان دا نه و د طغیان، نو دلته خطاب چاته وکړو ټول امت ته وکړو، ولا تطغوا ولا تجاوزوا حدود الله ولا تطغوا، طغیان مکوئ، معنا دا چې د حدود الله نه تجاوز مکوئ. انه بما يعملون بصير، بشک الله رب العالمین بما تعملون بصير، په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. ولا ترکنوا، او تاسو رکون مکوئ، کوږوالی مکوئ، ولا ترکنوا او کږیږئ ما الى الذين ظلموا، ولا تميلوا الى الذين ظلموا، ظالمانو طرف ته به میلان نه کوئ خام. په خپل اجتماعي ژوند کې به د اهل حق ملګرتیا کوئ، کونوا مع الصادقین، د نیغې لارې تلونکو سره به ملګرتیا کوئ. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین،
یو طرف ته الله دا حکم کړی دی چې د نیغې لارې د خلقو سره به سفر کوئ، نو بل طرف ته الله فرمایي چې د ظالمانو ملګرتیا خو لویه خبره ده، هغې طرف ته به میلان هم نه کوئ د سره، ولا ترکنو کږیږئ به هم نه د سره هغې طرف ته، سیده به چې کوم دی نو په نیغه لاره باندې ځئ. نو فرمایي فتمسکم النار. حدیث مبارک کې راځي من مشى مع الظالمین وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من ربقة الاسلام عنقه. د اسلام د کړې نه د دا سټ چې کوم دی نو ووتلو چې کله د ظالمانو سره څه وکړله ملګرتیا وکړله. تاسو پوه شولې په خبره باندې. او حدیث مبارک کې راځي من رأى ظالما، چا چې ظالم ولیدلو فلم یأخذ على یدیه او هغه لاس ونه نیسلو الکه مه کوه ظلم، یوشک الله ان یعمهم بعقابه، کله چې الله ظالم لا عذاب ورکي نو دا چا چې په خاموشي اختیار کړی دل به هم الله څه ورکي عذاب ورکي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. واتقوا فتنه، د هغې فتنې نه ویریږئ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، چې هغه به صرف چې کوم دی نو ظالمانو ته نه رسیږي، هغه عذاب نه ویریږئ چې صرف ظالمانو ته به نه ملاویږي بلکې په ظلم باندې خاموشي کوونکو ته به هم ملاویږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. ظلم باندې خاموشي کول دا چې کوم دی نو گویا کې دا ډېر لوی جرم دی او ډېر لوی قصور دی. اسلام د انسان صرف انفرادي اصلاح نه کوي، د اجتماعي او د ریاستي ژوند اصلاح یې هم کوي. نو ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. تاسو پوه شولې په خبره باندې. فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. افراد فردی گناہ دا چې کوم دی نو معاف کېدلی شي، خو اجتماعي ګناه دا چرته چې کوم دی نو ګویا کې دا نشي معاف کېدلی. تاسو پوه شولې په خبره باندې. نو کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، دوی چې کوم دی نو ګویا کې خلق د منکر نه منع کو. نو حدیث مبارک کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای الله رب العالمین او فرمایل چې اقلبها علیه وعلیهم فإن وجهه لم يتمعر به يوما. دا نیک سړی چې په دې کلي کې پاتې کیږي او دا خلق د ظلم نه منع کول په د باندې د ازمکه را نسکوره کوي، ځکه د مخ یو ورځ چې کوم دی نو په دې باندې تریو شوی نه و او د خفه شوی نه و په دې باندې د بس دعوهم وما يدينون بس دی پوښ او د دې کار پوښ دعو مال قیصر لقیصر وما لله لله. بس زما کار د جماعت سره دی، سیاست کې کار نه ساتم، حکومت کې کار نه ساتم، ریاست کې کار نه ساتم. کو ښه قانون جوړیږي کو بد قانون جوړیږي. الله فرشتي ته فرمای اقلبها علیه وعلیهم، د ټولو نه مخکې په دې مولا باندې را نسکوره کا. دی ولې په ظلم باندې خاموشه دی، ولې غلی ناست دی؟ تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. داسې خلق الله رب العالمین بیا د صفحه هستی نه مټاوي، د تاریخ نه د دې نوم چې کوم دی نو دا ورکوي. نو فرمایي ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، او تاسو مه کږئ کوګوالی مه کوئ هغه خلقو ته چې ظلم یې کړی دی. فتمسکم النار، پس مسه به کې تاسو لره اور. وما لکم من دون الله، او نه به وي ستاسو دپاره علاوه د الله نه من اولیاء څوک دوستان ثم لا تنصرون، او بیا به امداد نشي کول کېدی ستاسو. واقم الصلاة، او قایم که منځ لره طرفی النهار، په دواړو طرفونو د ورځې کې، د ورځې دواړه کنارې ابتدا او انتها. نو ما ته وګورئ ابتدا کې چې کوم دی نو ګویا کې دا صلات الصبح دی چې د طلوع د شمس نه مخکې چې کوم دی نو دا ادا کیږي. تاسو عند بدایت الصبح صبح صادقه په هغې باندې چې کوم دی نو ګویا کې یو طرف دا شو. نو طرفی النهار کې یو چې کوم دی نو صلات الفجر مراد شو. او ما ته وګورئ ورځ د ورځ اختتام په غروب الشمس سره کیږي. په چا سره؟ په طلوع فجر سره چې کوم دی نو په طلوع د شمس سره نه، په طلوع د فجر سره ورځ شروع کیږي. په طلوع د فجر سره ورځ شروع کیږي او په غروب د شمس سره چې کوم دی نو ورځ ختمیږي. دا ګوره قمري حساب دی. ښه دا څه دی؟ قمري حساب دی. په شمسي حساب کې د شپې د 12 بجو نه چې کوم دی نو ورځ شروع شي او د بلې شپې تر 12 بجو پورې چې کوم دی نو ګویا کې دا حسابیږي. نو چې یو منټ د پاسه 12 شي نو خلک وایي اوس تاریخ بدل شو، ورځ بدله شوله. په دې باندې ځان پوه کوي. ورې ښه لکه اوس مثلا دا کومه میاشت ده؟ شعبان دی. شعبان دی. نو په 30 شعبان باندې چې کله نور پرېوتو او سپوږمۍ ښکاره شوه نو رمضان شروع شو. د ماښام نه رمضان څه شو؟ شروع شو. پوه شولې په خبره باندې که نه؟
او دا چې کم دی نو گویا کې ورځ ختم شوله، بس په دې ځای باندې تاریخ بدل شو. او په انګریزیو کې چې کله تر شپې 12 بجې شوي نه کنه نو دغه ورځ لا ختمیږي، دغه تاریخ لا ختم نه حسابېږي. ښه نو په دې باندې ځان پوه کوئ. نو ګوره طرفین نهار، یو طرف چې کم دی نو طلوع د فجر شوله او بل طرف غروب د شمس شو. او شوله په خبره باندې غروب د شمس نه مخکې کم یو مونځ دی؟ مازیګر. کوم یو مونځ دی؟ نو دو منځونه ترنه مراد شو. طرفي النهار نه مراد صلاة الفجر و صلاة العصر شو. نو اقم الصلاة طرفي النهار، قائم کمانځل را په دوو طرفینو د ورځ کې. نو دا یو جاهل چې کله په دې سوشل میډیا باندې لګیایي وی صلات دا غي د پر اوقات، دا غي د پر رکعات، دا خو په قران کې نشته دی، دا خو دې مولیانو ځان له کار جوړ کړی دی. و جاهل انسان اوس د دې سره بسکه دا خو د دې لپاره اوقات متعین چې کوم نه مراد ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تصریح وکړه وزلفا من الليل او باغ حسو باغ ټوکړو زلفا، زلف جمع د زلفې ده، زلفا په معنا د قطعې سره راځي. وقطعا من الليل او باغ ټوکړو د شپې کې. نو د شپې ټوکړې په دې کې کوم منځونه راغلل؟ ماښام او ماخوستن. څه شي؟ ماښام او ماخوستن. نو په دې آیت کریمه کې د څلورو منځونو اوقات پرې شو. نو د ماسپښین لمونځ پکې پاتې شو. نو هغه الله رب العالمین چې کوم دی نو په بل ځای کې فرمایلی دي چې اقم الصلاة لدلوک الشمس. دلوک الشمس د زوال د شمس نه وروسته چې کوم دی نو ګویا کې کوم وخت دی د هغې لپاره په بل ځای کې الله فرمایلی دي. نو د هغې نه مراد صلات الظهر شو. نو اوقات خمسه د قرآن، اوقات خمسه د صلات دا د قرآن نه چې کوم دی نو ګویا کې واضح شو. ان الحسنات یذهبن السیئات، بېشکه نیکۍ موږ په نیکو کې لوی نیکي ده. چونکې د دې ذکر وشو الله یو عموما قاعده کلیه فارموله بیانوي. عام طور منځونه، عام طور نیکۍ یذهبن السیئات دا محو کوي ګناهونو لره. نو ماته وګورئ هغه ګناهونه کوم چې صغیره وي هغه په نیکو اعمالو سره الله رب العالمین چې کوم دی نو ګویا کې محو کوي. کبیره ګناه دا په توبې سره الله رب العالمین معاف کوي. خو دا دواړه چې کوم دی نو په حقوق الله کې دي او حقوق العباد کې بیا حسنات دا دي چې طلاق شو دا د سړي نه معافي وغواړي هغه خپل حق ادا کړي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نو ان الحسنات دې کې به چې کوم دی نو د هر یو جرم سره خپل حسنات به ورسره لګي. نو کو ګناه صغیره وه نو الحسنات نه مراد اعمال صالحات شو. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ او کو السیئات، سیئه چې کوم دی نو ګویا کې دا ګناهي کبیره وه نو ان الحسنات مراد نه توبې دي چې توبه سړی وباسي. نو یذهبن السیئات هغه کبایر ګناهونه به معاف شي. او سیئات نه مراد حقوق العباد شي. نو الحسنات نه مراد یا د هغې سړي نه صاحب الحق نه معافي غوښتل او یا هغه ته خپل حق ادا کول. تاسو پوه شولئ په دې خبره باندې؟ نو ګوره چې تاسو ترجمه په دې نهج باندې وکئ که نه نو شکوک او شبهات به ختم شي. اوس که یو سړی وایي چې ما د دنیا حرام خورۍ کړي دي او دا په 2 رکعاتو نفلو باندې ما ته خدای معاف کړي نو دا نه کېږي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ که یو سړی وایي چې ما دنیا قتلونه کړي دي او زه به روژې ونیسم ذکر اذکار به وکړم وخت به ولګوم نو دا په دې نه معاف کېږي. دا حقوق العباد دي. حقوق العباد چې کوم دی نو هغه نه معاف کېږي. نو دا تاسو ته ما 3 توجیهات وکړل په الحسنات کې او په السیئات کې. اوس د یو بل سره لګوئ. ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، بېشکه دا نصیحت دی د نصیحت حاصلونکو دپاره. واصبر صبر کوه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، بشك الله رب العالمين نزايك أجر دنيك كار خلق فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. زبې تاسو ته د آیت خلاصه ووایم، تاسو به ترجمه تاسو ته بیا اسانه شي. الله رب العالمین فرمایي په دې کلو کې داسې خلق ولې نه وو چې ښه خلق وي د علم او فضل او عقل خاوندان وي او نور خلق نور امت یې د ګناهونو نه منع کړی. داسې ولې نه کوي؟ ډېر کم کوز داسې وو او هغه کم کوز هغې ته بیا مونږ چې کوم دی نو د هغې انعام هم ورکړو، هغه مونږ بچ کړل. خو کومو خلقو چې په خپله نیکي کوله نور خلق یې د ګناهونو نه منع کوه، امر بالمعروف یې کوه، نهي عن المنکر یې نه کوه. الله فرمایي هغه مونږ نه دي بچ کړي،
هغه لکه څرنګه چې دلته نور خلق په عذاب کې رالل بس د وچو سره ناندس ورځې دي ورسره هم اقلبها علیک وعلیهم دا ټول چې کوم دی نو ګویا کې په یو دغه کې الله رب العالمین په یو ډان باندې وپېژني دا د آیت کریمه خلاصه شوه اوس ترجمه ته واښئ فلولا كان من القرون من قبلكم پس ولنا من القرون لأبي جماعتنا من قبلكم من القرون من الأمم الماضية من قبلكم مختصاتنا أولو بقية خواندان دا بقية بقية مراد علم ودانشت أصحاب فضل ودين نو ستاسو نه په مخکې امتونو کې ولې داسې چې کوم دی نو ګویا کې د فضیلت او د عقل خاوندان نو ينهون عن الفساد في الارض چې هغوی منع کړی وي نور خلق د فساد في الارض نه ولې به کې داسې نو الا قليلا ډېر کم پکې وو ممن د هغه چې نه انجینا منهم چې هغوی ته مونږ نجات ورکړی وو د دوی نه نو دا ډېر کم پکې وو او عموما چې کوم دی نو دا پکې نه وو نو واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه تابعداري وکړه د هغې خلکو چې ظلم یې کړی وو ما د هغې لار اترفوا فيه ظالمانو په هغه لار باندې چلن وکړو په کومه لار کې اترفوا فيه انعموا فيه په کومه لار کې چې په دوی باندې نعمتونه او خوشحالۍ او عیشونه چې کوم دی نو ګویا کې دا ترې راوستل شوي وو معنا د عیش پرستو په لار باندې چې کوم دی نو دا ظالمان لاړل وکانو مجرمین او دي مجرمان وما کان ربک لیهلک القرى او نو رب ستا چې هلاک کړی وي کلو لره بظلم په ظلم سره الله رب العالمین په ظلم سره چاته چې کوم دی نو ګویا کې کلي نه هلاکوي واهلها مصلحون او اهل د دې مصلحون اصلاح کوونکي د خلقو کوم کلی کې چې د نورو خلقو اصلاح کوونکي دعات او مبلغین موجود وي الله فرمایي چې زه هغه کلی نه هلاکوم او په کوم کلی کې چې نیکان هم وي بدان هم وي خو نیکان یې ځان له د جومات تر حده پورې او د تبلیغي مرکز تر حده پورې او د خانقاه تر حده پورې ځان محدود ساتي او بهر په دنیا کې کار نه ساتي واهلها مصلحون د نورو خلقو د اصلاح چې کوم دی نو کوشش نه کوي نو الله رب العالمین هغه ټول په ټوله بیا هلاکوي په کوم کلي کې چې داسې خلک وي چې هغه په خپله هم نیکي کوي خو د نورو خلقو د اصلاح کوشش کوي مصلح چاته ویل کېږي د بل د اصلاح کوشش کوونکي نو الله رب العالمین هغه کلي باندې عذاب اجتماعي وما كان ربك ليهلك القرى اوس بیا ترجمه وکړئ او په دې پیرایه کې ترجمه وکړي او نه دی رب ستاسو یهلک القرى چې خامخا هلاکي کلو لره بظلم په ظلم سره او کفر سره واهلها او حال دا دی چې اهل د دقیق کلي مصلحون د نورو خلقو اصلاح کوونکي وي نو په دې کې داسې خلک وي چې د نورو خلقو د اصلاح کوشش کوي نو الله رب العالمین هغه کلی نه هلاکوي ولو شاء ربک کو چرته غوښتلی وي رب ستا لجعل الناس امة واحدة نو خامخا ګرځولی به وو خلک امة واحدة یو امت کو جبران الله رب العالمین خلق مؤمنان کولی نو دا خو الله ته څه ګرانه نه وه پټول به چې کوم دی نو مؤمنان کړي خو الله وی دا زما د نظام فطرت خلاف خبره وه ما خو دوی ته اختیار ورکړی ولا یزالون مختلفین او همیشه دي دا کافران اختلاف کوونکي نو الله فرمایي چې په دې کې به دا په اختیار سره اختلاف کوونکي خلق زه ساتم بعضې خلق په خپل اختیار سره اسلام غوره کوي او بعضې خلق په خپل اختیار سره کفر غوره کوي نو دا په دې معاشره کې به دا اختلاف دا بګان دا به کې موجود وي نو اهل حق باندې به امتحان راځي چې دې د اهل باطل د اصلاح او د مقابلې کوشش کوي کو نه کوي نو الله رب العالمین فرمایي چې په دې نظام کې به دا اړې ګړې خامخا زه ساتم ولا یزالون مختلفین او دوی همیشه دې اختلاف کوونکي الا من مگر هغه څوک اختلاف نه کوي رحم ربک چې رحم کړی دی رب ستا دوی د حق سره چېرته اختلاف نه کوي ولذلک خلقهم او دې اختلاف دپاره الله پیدا کړي دي دا انسانان د دې اختلاف بین الحق والباطل لپاره دا انسانان پیدا شوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو بعضې خلک په عبادت کې بعضې په انکار کوي اوس دا دواړه باندې چې کوم دی امتحان دی چې دا عبادت کوونکي د نورو خلکو غم کوي کو نه کوي او باقي امتحان دی چې دوی د دوی دا خبره مني او کو نه مني نو الله رب العالمین فرمایي ولذلک خلقهم دنیا ما د انقلاباتو ځای پیدا کړی دی دلته به د حق او د باطل ترمنځ دا معرکې جاري وي ولذلک خلقهم وتمت کلمة ربک نو اوس ما ته وګورئ دوه قسم اختلاف دي
یو اختلاف دی په دین کې او یو اختلاف دی اختلاف فی الدین او اختلاف للدین. اختلاف فی الدین مذموم دی، لا یزالون مختلفین، دا مذموم دی. او اختلاف للدین دا ممدوح دی. اختلاف امتی رحمتن. بس پوه شولې په خبره باندې؟ لکه امام اعظم ابو حنیفه چې د امام شافعي سره اختلاف کړی دی، دا رحمت دی. دا اختلاف مذموم نه دی، دا ممدوح دی. ولې؟ لکه مثلا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي وایي لاسونه به چې کوم دی نو ګویا کې په تکبیراتو کې رفع الیدین دا به صرف یو کوو. امام شافعي سے فرمایي دی وایي کوو. امام اعظم فرمایي چې تحت السره به لاس کېدوي. بعضی امامان فرمایي فوق السره به یې کېدوي، بعضی امامان فرمایي چې فوق الصدر به یې کېدوي، او بعضی فرمایي چې ارسال به وکړي. اوس دا څلور واړه چې کوم دی نو په احادیثو کې منقول دي. نو اختلاف امتي رحمتن معنا دا چې احناف په یو حدیث عمل وکړو، شوافع په بل حدیث عمل وکړو، حنابلة په بل حدیث عمل وکړو، او موالک په بل حدیث باندې. نو موالک وی چې لاسو کې ارسال وکړي، هغه په دغه حدیث عمل وکړو. حنابلة وی چې نه فوق الصدر کېدو، هغه په دغه حدیث باندې عمل وکړو. شوافع وی چې نه فوق السره کېدو، هغه په دغه حدیث عمل وکړو. امام اعظم وی چې نه تحت السره کېدو، هغه په دغه حدیث عمل وکړو. اختلاف امتی اختلاف للدین ممدوح دی، اختلاف فی الدین مذموم. دا ځان سره ولیکئ ښه. ځکه اختلاف هسې نه چې ګورئ ستاسو په ذهن کې تعارض راشي، هلته خو اختلاف امتي رحمتون راغلی دی، او دلته وایي چې ولا یزالون مختلفین. دا مقام د ذم دی، هلته مقام د مدح دی. نو قرآن او سنت څنګه یو بل سره تعارض دی؟ دا په دواړو د وحی حصه ده. نو تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. ولذلک خلقهم. کلمت ربک پوره شوې ده، کلمه د رب ستا هغه پوره شوې ده. او هغه څه ده؟ لأملأن جهنم وهي. دا وهي به پکې مقدر روباسئ. هغه کلمه کومه ده نو چې هغه تامه شوې ده؟ هغه دا ده لأملأن جهنم، خامخا زه به ډکوم جهنم لره من الجنة د پیریانو نه، والناس د انسانانو نه، اجمعین د ټولو نه. وکلا نقص علیک او وکلا نقص علیک، او فرمایي او ټول دا چې دا څومره چې کم دی نو ګویا کې مونږه د دقې چې کم دی نو واقعاتونه او د دې قصصونه مخکې ذکر کړل. نو الله فرمایي نقص علیک، او دا مونږه بیانو پتا باندې من انباء الرسل، د هغې اخبارو د انبیاء کرامو نه. نو د انبیاء کرامو چې څومره اخبار دي دا مونږ تا ته بیانو. د څه دپاره؟ ما نثبت به فؤادک، هغه چې مونږه مضبوطو په دې سره هغه زړه ستا. فؤاد چاته ویل کېږي؟ زړه ته ویل کېږي. فؤاد، خاطر، بال، بلبال، قلب، دا ټول په معنا د چا سره راځي؟ د زړه سره راځي. ها نو الله فرمایي ستا زړه په دې مضبوطو. ولې؟ لکه د شعیب علیه السلام ملګري ما بچ کړل، نو ستا ملګري به بچ کوم. د لوط علیه السلام او د هغه ملګري ما بچ کړل، نو ستا ملګري به بچ کوم. د صالح علیه السلام او د هغه ملګري ما بچ کړل، نو ستا ملګري به بچ کوم. نو ستا زړه به په دې مضبوط شي که نه؟ نو ما نثبت به فؤادک. یوه. او دویمه، د تیرو قومونو چې کم دی نو ګویا کې د انبیاو مخالفین ما هلاک کړي دي، بالآخر مې مغلوبه کړي دي. نو زما محبوب ستا د مخالفین مم بالآخر زه مغلوبه کوم. نو په دې سره به ستا زړه مضبوط شي که نه؟ نو ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق، او راتلل کړي دي تا ته په دغې اخبار کې، د انباؤ کې، په دې کې تا ته چې کم دی نو ګویا کې حق راتلل کړي دي. او وموعظة او نصیحت. یو خو په دې سره ستا نبوت ثابت شو، یو خبره خو دا شوله، د دې فایده دا شوله، د قصص الانبیاء یو فایده دا شوله، ستا نبوت ثابت شو. او دویمه چې کم دی نو فایده دا شو، په دې کې نصیحت دی، په دې کې ډېرې خبرې د نصیحت پرتې دي. نو فرمایي وموعظة نصیحت دی، و ذکر او دا یاداشت دی للمؤمنین د مؤمنانو دپاره. مؤمنان به سات په سات ځان ته چې کم دی نو دا واقعات را یادوي، نو په دې سره به چې کم دی نو ګویا کې دې ټیک کېږي. وقل اوایه حبیب للذین لا یؤمنون، هغه خلقو ته چې ایمان نه راوړي، اعملوا علی مکانتکم، تاسو عمل کوئ، علی مکانتکم، علی حالتکم، علی دینکم، انا عاملون علی مکانتی، علی حالتی وعلی دینی. بس مونږ په خپل باندې او تاسو په خپل مرزي. وانتظروا، او انتظار کوئ. او انا منتظرون، بشک مونږ هم انتظار کوونکي بعینه هغه کلمات کوم چې شعیب علیه السلام خپل امت ته ویلي چې فرتقبوا انی
معكم رقيب نو فانتظروا انا منتظرون ولله غيب السماوات والارض الله رب العالمین د پاره غیب السماوات علم ما غاب فيهما کوم سيزونه چې پټ دي په دې اسمانونو په دې ځمکو کې دا غي علم ټول پټوله د چا سره دی الله سره دی و الیه یرجع الامر كله او دق الله رب العالمین ته رجع د امور د معاملات کیږي كله د ټولو دا ټول پټوله الله ته واپس کیږي فاعبده پس ته عبادت کوا د دې خبرې تقاضا دا چې ته عبادت صرف د الله کوا او وتوکل علیه او بر وسکوا په الله رب العالمین باندې وما ربک بغافل عما تعملون او نه دی رب ستا خامخا غافل او بے خبر ده هغه سنه چې تاسو یې کوي صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعا وكي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله رب العالمین د طلباء او د طالبات ته د قران کریم صحیح فهم او صحیح علم زمون سمیت نصیب فرمائے رب کریمه الله رب العالمین زمون ضرورت او حاجات شرعیه د خپل غیب د خزانونو پوره کړي د هر شر نه او د هر طرف نه الله زمونږ او زمونږ د طلباء او د طالبات والله حفاظت نصیب کړي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه